أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. یا اہل الكتاب، اے دا اسمانی کتاب دعوے دارو، قد جاکم یقین راغل دے تاسو تا رسولنا پیغمبر زمونگا یبین لکم چی واضح بیانوی تاسو تا کثیرا دیر خبری مما دہائنا کنتم تخفونا چی تاسو با پٹولی من الكتاب دا اسمانی کتابنا ویعفو عن کثیر او دی درگزر کوي د ډیرو خبرونه. قد جاءکم من الله یقینا راغلی تاسو ته د الله تعالی طرفنا نور یولوی نور وکتاب مبین او کتاب واضح بیان کوونکی یهدی به الله ہدایت کوي پدی ذریعہ سر اللہ تعالی من اتبع اچاتا چی تابداری کوي رضوانه در رضامند د الله تعالی سبل السلام د سلامتیا د لارو ويخرجهم او الله تعالی اباسی دی لرا من الظلمات الى النور د تیارون رڼا طرف ته باذنه په توفیق خپل سره ويهديهم الى صراط مستقيم او ہدایت کوي دیتا په طرف د لارې نیغي. ادي مخکې دوه آیتونو کې اول يهود بیان شو، بیا د نصاراو بیان شو او دای د لوز او د وادي او د لوز او د وادي د ماتولو او بیا پای د الله تعالی چې کوم عذاب راغی دنیا کې دای بیانو. په دې دوه آیتونو کې يهود ته نصاراو ته دعوت د ایمان دی. الله تعالی فرمایي چې علوی عظیم الشان پیغمبر راغی، راشه په باندې ایمان وروړي، هغه تاسو ته واضح بیان کی کمی خبرې چې تاسو د الله په کتاب کې پټې کړې وي او خلکو ته نه بیانولې. هغه پیغمبر چې امید دی، لیکا پڑھا نه دی، هغه تاسو ته خبرې واضح بیانې او دا پیغمبر تاسو سره دشمنی نه ساتي. تاسو هغه خبرې بیانې چې کم ضروری دي او چې په کوم خبرو کې تاسو رسوایی ده هغه خبرې پیغمبر نه بیانې. دی پیغمبر سره یو داسې کتاب دی چې کې هدایت دی او هغه نیغې لارې طرف ته رهنمایي کوي. یهود او نصاراو ته دعوت د ایمان دی چې نبی علیہ السلام باندې ایمان وروړي. د الله تعالی فضل او احسان په تاسو باندې وشو چې تاسو موجودګي کې الله تعالی هرنی پیغمبر راولېګو. دا نور خبرې پریزه چې نبی علیہ السلام د عربو دی او د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې دی او تاسو بنی اسرائیل یې د ذات او د نسل خبرې پریزه او دا نبوت جاگیرداری نه چې تاسو په خاندان کې بر روان وي. راشه د پیغمبر قدر او کې د باندې ایمان وروړي. که تاسو په ایمان وروړو رنگ شي الله به در عزت درکړي. دا چې کم ذلت او کم رسوایی په تاسو باندې تپلې شوې ده دا به الله تعالی تاسو نه لري کی. د څومره زمانې نه تاسو د الله تعالی د غضب او د لعنت شکار یې. راشه پیغمبر باندې ایمان وروړي، هغه ذلت او هغه رسوایی به الله تعالی په عزت سره بدل کی. په تاسو کې عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دی، هغه ایمان وروړل، سنلې مقام ورکو، سمرلې عزت ورکو. نجاشی بادشاہ هغه نصرانی وو او په حبشه کې وو او چې په نبی علیہ السلام باندې ایمان وروړو نن هغه الله تعالی څومره لوی مقام او څومره عزت ورکړی دی.
نو راشه د نبی اسلام قدر وکي، ایمان پر وروړي، الله و تاسو له د زمانو هغه ذلت بل ختم کی، عزتونه بل الله پاک درکې دره. د نبی اسلام تابعداري کی عزت ته، او د نبی اسلام مخالفت کی مزید ذلت او مزید رسوائی ده. یا اهل الكتاب، قرآن کریم یا اهل الكتاب وی، اے کتاب والو، یا اهل الكتاب کی دی طرف ته یو قسم تنبیم ده چې تاسو د کتاب داویدار یې چې موږ د آسمانی کتاب پیروکار یو. نو پکار خدای که تاسو حقیقت کې د آسمانی کتاب پیروکار وئ، چې کله آسمانی کتاب بل راغی نو پکار دی تاسو ټول خلکو نه مخکې لومبې تاسو قبول کړی وئ او تاسو دا کتاب لوستی، تاسو په عمل کړی وئ. په دې دور کې یو عالم دی، مثال یو عالمي دغه علم سره شوق وي او علم حاصل کړی دی، چې کله یو کتاب راشي نو لومبې عالم بیا ګوري، ځکه د عالم شوق سیوای په مقابله د نورو خلکو کې، ځکه دغه د کتاب خوند او لذت هغه ته معلوم وي. نو چې نن دې دور کې یو کتاب نوی راشي، چاپ شي او لیکل شي، لومبنی قدردان خدای اهل علم وي، ایسه شوق او ګوري او داسې علماي چې سو جلد کتاب یو ترسوی چې پورنی کتلینو بل کار نه کی، نه دومره خوند ایله ورکی. نو تاسو ځان ته د آسمانی کتاب پیروکار وای او آسمانی کتاب بل راغی قرآن کریم، پکار خدای چې تاسو لومبۍ تاسو قبول کړی وئ، لکه تاسو مهله کتاب یو دام د آسمان کتاب دی، د عربو نه د عجمو نه مخکې لومبۍ تاسو دا لوستی عمل هم پې کړی قبول کړی وئ. اے اهل کتابو، اے د آسمانی کتاب پیروکارو، یا اے د آسمانی کتاب دعویدارو دعوی کوونکو، یا اهل الكتاب، اے اهل کتابو، قد جاءکم رسولنا، یقین راغ تاسو ته پیغمبر زمونږه، قد جاءکم تاسو ته راغی. نبی علیہ السلام صرف د عربو نبی نه دی او صرف د مکی والو نه دی، صرف د مدینی والو نه دی. نبی علیہ السلام د عربو د عجمو دواړو دی، او یهود او نصاراو ته نبی علیہ السلام مبعوث دی. دینه دا معلومه شوه دا یهود او نصاراوی مونږه پیغمبران تر قیامت پورې زمونږه پیغمبران دي، یعنی مونږه د موسی علیہ السلام په شریعت به تر قیامت پورې یو او د عیسی علیہ السلام شریعت به تر قیامت پورې وي. نه د نبی علیہ السلام پر راتلو سره منسوخ شو. نبی علیہ السلام د عربو نبی دی، ستاسو نبی دی، د هر مذهب او د هر قوم او د هر نسل او د هر زمانه، مشرق نه تر مغرب نه او تر شمال تر جنوب پر چې څوک کم ځای کې دي هغه ټول ته نبی علیہ السلام مبعوث شوی را لېږلی شوی دی. قد جاءکم، یقین راغلی تاسو ته، رسولنا پیغمبر زمونږه، رسولنا کې الله ته زمونږه پیغمبرو، دا اضافت تشریفی دی. الله وی دا ګوره زمونږه پیغمبر دی، څنګه چې د الله شان ډېر دی د الله د نبی شان هم لوی دی. رسولنا زمونږه پیغمبرو مطلب که زمونږ د پیغمبرم بې ادبي وکړه، ګستاخي م وکړه، دا د الله تعالی بې ادبي ده او د الله تعالی عذاب به در باندې راشي. رسولنا زمونږ پیغمبر، د دې پیغمبر کار څه دی؟ یبین لکم، واضح بیان کوي تاسو ته، بیان واضح خبره کولو ته وي. یبین دی واضح بیان کی، پیغمبر گول مول خبرې نه کی، پیغمبر داسې خبرې نه کی چې مخاطب پې نه پوهیږي. دی پیغمبر له الله تعالی ناشنا فصاحت ورکړی وي او ناشنا بلاغت ورکړی وي، د موقع او د محل مطابق خبره کولو او مخاطب چې کم ذهن ولري هغه شان خبره کولو. که مخاطب ذهین دی او که نه غبي دی، که د دیهاتو دی او که د شهر دی، دا د بیان کوونکي کمالی چې هغه ته مخامخ کم خلق ناست دي دای د سمج مطابق دی خبرو کې دا کمالی د بیان کوونکي. که انسان سره ډیر زیات علم دی لیکن هغه ته چې کوم مخ خلق ته مخاطب هغه دی نشي پویا کولی، نو د په علم باندې سبق چې دی مخاطب سړی نشي پویا کولی. ان د سره په خپل ډیر ځا سمندر د ډیرو وبدي او چاتن د نشي ماتولی. او دا د انسان کمالی چې هغه ته مخامخ کم خلق وي، که ماشومانی، که زنانی، که نارینه وي، که اهل علم وي او که امپړ خلق وي، او که د دیهات او د بانډو اوسېدونکي او که د شهر اوسېدونکي وي.
چې هر سړی دی مطمئن کولی شي هغه پوهه کولی شي دای په ژبه کې دا د انسان کمالي او دا کمال الله تعالی نبی علیہ السلام ته ورکړو. نبی علیہ السلام به هر چا سره د هغه شان معامله کوله. ماشومان سره د ماشومانو خبرې به کولی، ماشوم بم پوهېدو، زنانه بم د نبی علیہ السلام په خبرو پوهېدې او نارینه بم پوهېدلو. نبی علیہ السلام ته زیات تر عجم راغلی دي او زیات تر وته د دیهاتو خلک راغلی دي، باندې اوسېدونکي خلکو هغې د نبی علیہ السلام داسې ښکلې خبرې کړي دي، هغې هم پوهه کړي دي. حالانکه د باندې اوسېدونکي خلک دونه په خبره نه پوهېږي. نبی علیہ السلام خو شهر کې پاتې شوی دی، مکه مکرمه خو لوی شهر دی، د دې نه لوی شهر دنیا کې بل کم ځای و. او نبی علیہ السلام هغه عجم او د دیهاتو د باندې اوسېدونکو خلک یې پوهه کړی دی. یو صحابي راغی ویجی ما ته مختصر خبره وکړه، وی کلی فی الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدک. ویجی داسې خبر راته وکړه چې مختصر وي او جامع وي، خو چې ستانه بعد بیا د بل چا نه تپوسونه نه کوم چې دې څه مطلب و. او نبی علیہ السلام څه ووایي چې د بلې خبرې بیا ما ته ضرورت هم پېښ نه شي. خو داسې خبره کول چې مختصر هم وي جامع هم وي هغه د ټولو خبرو نه مستغنیم کې انسان و، دا کمال دی. نبی علیہ السلام ورته فرمایي وی داسې ووایه چې آمنت بالله ثم استقم. دو خبرې ورته وکړې، دوه آمنت بالله ته وایه چې ما د الله تعالی په ذات باندې ایمان دی او بیا په دې خبر باندې کلک پاتې شه. ثم استقم الله په ذات دی ایمان دی نو په دې خبره به کلک پاتې کېږي، استقامت به اختیارې. بدا یو جامع نصیحت دی. او څومره ناشنا مضمون یې په مختصر دو لفظونو کې نبی علیہ السلام راون کو. دا د نبی علیہ السلام کمالو چې چا سره به خبره کوله هغه شان به کوله چې څنګه به هغه نو دا یبین لکم دا پیغمبر واضح بیان کی تاسو ته، یبین لکم تاسو ته واضح بیان کی. په دې امت کې ډېر لوی خطیبان تیر شوي دي، لوی فصاحت او بلاغت والا خلک تیر شوي دي، خو دا دوه کسان داسې دي چې دی الله تعالی د صحابو نه بعد لوی کمال ورکړو او دواړه د یو زمانې دي. او دا یو ډېر لوی تابعی دی حسن بصری رحمت الله علیه. حسن بصری رحمت الله لوی تابعی دی، لوی عالم دی. او دیم حجاج ابن یوسف دی، هغه لوی ظالم انسانو چې دا عمر قتل و غارت د دنیا کې چا کړی نه لري. حجاج ابن یوسف ډېر فصیح انسانو، داسې فصاحت سره خطبه به ورکوله او خبره به یې کوله. د کوفې دا خلک چې دا ډېر زیات ډېر باغیان خلکو، دی به خپل گورنر او عامل نه پرېښودو. گورنر به چې راغی نو طریقه د جومات ته به راغی او جومات کې په منبر باندې به خطبه وي، دا د گورنر علامت به. نو دی به راغلو دا سره به جولو کې کاڼي راوړي وو. خو چې څنګه به گورنر کېناست او څنګه به الحمدلله شروع کړي او په کاڼو را ایثار کو. نو غریب به خطبې ته پرې نه ښود او به زغلو، بلا گورنران یې زغلولي وو. نو دا حجاج ابن یوسف راغی، د ده نوم خلکو اورېدلی و خو چا لیدلی نه و. نو ده نقاب اچولی و، دا مخ یې پټ کړو، صرف سترګې ښکارېدې او سیده راغی منبر باندې کېناستو. خلکو ځان سره کاڼي راوړي په جولو کې. دګې چا پیرو کتل پوه شو چې دا خو په اراده راغلي دي. ده چې څنګه خطبه شروع کړو منې خبره کوي، وی زه ګورم چې فصل پوخ شوی دی، شکېدو ټایم یې راغلی دی، میوه پخه شوې ده، اوس به هیره کې اوس به کټ شي. او وی زه ګورم چې ډېر ماشومان به اوس یتیمانان شي. او وی ما ته ښکاري چې ډېرې زنانه به اوس کونډې شي. او ما ته ښکاري چې ډېر سرونه به اوس کته په ځمکه باندې پراته وي. خلکو یې دا دې څه وي؟ نو خلکو خو یا جولو ته لاس کولو کاڼي راغستو یا د خبرې دا شروع کړي. او هیره کې نقاب ښکته کړو، زه حجاج ابن یوسف یم. او بیا اعلان وکړو چې تاسو سره صرف 1 غنټه ټایم دی، پلانکی دی کې جهاد دپاره تله دي. او په 1 غنټه کې که دننه ما په کوفه کې یو تن ولیدو، دا نه به تپوس نه کوم چې خیر دی، سر به دا ښکته پروت دي. خلکو د جومات دروازې وباسلې او منډې والې بارو، د جومات دروازې ووتې. ډېر خلک د جومات په دروازو کې د خپو د لاندې رلو مړه شو. دومره وروب او خوف په خلکو باندې راغی. ناشنا کمال الله تعالی د انسان ته ورکړو. دا د نبی علیه السلام کمال او فصاحت سره خبره کولو او بلاغت سره خبره کول.
یبین لکم واضح بیان کوي تاسو ته کثیرا د ډیرو خبرو ډیر خبرې تاسو ته واضح بیانې مما دهاینا کنتم تخفون چې تاسو به پټولې دې چې کوم عالمانو ډیر خبرې پټې کړې وي د اغراض د وجنه د خواهشات د وجنه د مال دولت د وجنه په ډیرو خبرو کې یو خبر د رجم وا یو مالدار انسان نه بچ د غلطي وشو ناغله ودی مخ تور کو او کوړې به وو خدا ਸੰسارو بینه حالانکه د رجم دا حکم په تورات او په انجیل کې مو چې شادي شوده انسان نه غلطي وشي او ثابت شي نه به رجم کېږي په کانو باندې خدا حکم دی يهودو پټ کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم واضح او ظاهر کو په خیبر کې دا غلطي شو یو يهودي یو يهوديون نه دا کار شوی وو نو دی راشه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باندې فیصله وکړو ځکه د نبی علیہ السلام په شریعت کې هر خبره اسانه ده دا حکم هم الته اسانی نو دی رالو مدینه منوره سره خوا کې چې کوم يهود آباد لکه ابن سوریه د خیبر يهود دي ته وایي چې نبی علیہ السلام ته لړ شي وګورم به ته معلومات والے کچره حکم زمونږه د رجم مطابق بیا ته ناراضه بیا په نبی علیہ السلام فیصله مکوي او کنه حکم نرم او اسانی نو بیا په فیصله وکي نو دا ابن سوریه دا ټول راغلی وو نبی علیہ السلام دی خیال او چې نبی علیہ السلام خو یو امي انسان دی هغه د مون کتاب کتلم نه تورات او انجیل او پویږي پمنا او مسله تم چانه د ویلې ندی به موږ د کتاب نه خبري نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته استاسو په کتاب کې دی باره کې څه حکم دی هغه وی چې موږ کتاب کې خدا حکم دی چې بس مخوله تور کې او یو سو کوړی وخه او بازار کې وګرځوي لیکن حکم خو درجم او دی درجم په ازي باندې لاس خو دیو نو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ لاړو دغه خپل چونکې د تورات او د انجیل وی عالمو دوته داګو ته اوچته کا ابن سوریه د رجم پایت باندې ګوته خوا آیت پټ کړه وی دالا سوچت کته چې اوچت یې کړه آیت مهامه موجودو دی عوامو کې دا خبره مشهور دی د ایمان په ځای د ګوته خېده دی مطلب دی په مطلبي خبره د ګوته خیره پټ کړه دی خبره دا دغه زین را رواني ایمان په ځای د ګوته خیره دا ابن سوریه په دغه آیت باندې لاس خو دی وی چت کړي چې اوچت کو نخکار شو نبی علیہ السلام فرمایل تاسو په کتاب کې دا حکم دی زما په کتاب کې دا حکم دی بیا په دې باندې رجم دی ਸੰسار کړو او نبی علیہ السلام فرمایلو ویزړم باندې هغه انسان ما چې کوم حکم تاسو مړ کړو او ختم کړی مو هغه ما بیا ژوندې کو ما بیا تازه کو روایتو کې راځي چې کله دغه سړی او خزه رجم کول نو دغه سړی دغه سره دومره مینه وا چې هغه خدای را پاسه شو چې کانی په ماولګي او په دې باندې ونه لګي خیر به هر حال لکه درجم دای دی پټ کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ښکارم کو واضحم کو عمل کې امراوستو نو کثیرن ډیر خبرې مما کنتم تخفون هغه چې تاسو په پټولې من الكتاب د کتابنا دا کنتم تخفون ماضی استمراری دا د ماضی استمراری مطلب دای چې او کار په تیر شوی زمانه کې بار بار کیږي مسلسل کیږي او په دوام سره کیږي چې دا کار بار بار تاسو کړی دی پټولو د الله د کتاب او حکمونه پټول د تاسو کار دی عادت هم جوړ شوی دی ويعفو عن كثير ويعفو ادي معافي کوي درگذر کوي عن كثير د ډیرو خبرونه معافي او درگذر کوي ان کوم خبرو چې ضرورت نشته دی نو پیغمبر ته معلومی ری چې تاسو پټی کړی دی هو چونکه ضرورت یې نشته نه بیانې ان پیغمبر تاسو رسواکیم نه ذلیلکیم نه شرمیم نه استاد هته کی عزت نه کی کمی خبرې چې ضروری دی په دین کې او داینه بغیر څه بل گنجائش ني نو پیغمبر هغه خبره بیانې او واضحه کی او چې د کوم خبرو ضرورت نشته دی نو اگر چې تاسو غلا کړی دا پټی کړی دی او پیغمبر دا غي بیان نکي لکه دای په بیانونو کې تاسو رسوایی دا او ذلت او پیغمبر تاسو رسواکی او ذلیل کینا نه دا مسله معلومه شو چې عالم لم دا سنري پکارو چې یو خبره کچا پټ کړیم دا خدای ضرورت ښکارا کول کې نشته نه ښکارا کول لري پکارو مقصود د چا رسوایی د چا ذلت او د چا بیزتی بنوي یو نه عالم دی یو ذمہ دار شخصیت دی
آکا چا باندې رد کینو مناسب انداز کې بکی دا بی عزتی و مقصود نی دا رسوا کول و مقصود نی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ الله تعالی علم ورکړو. یو پیرا ابو هريره رضی الله عنه وی ما سر دو علم دی، یو علم می بیان کو خلکو ته او دا بل علم می پټ کړی نه بیانوم. وی کدا بل علم می بیان کو نو دا ماره به کټ شي سټونو به د خلکو کټ شي بیا. وی کدا بیان مې وکړو وی بیانو مې ځکه نه چې د خلکو سټونو به کټ کیږي بیا. او دا کم علمو دی باره کې بیا محدثین حضرات انخطری چې دا کم علم دی یادي. یو علم دام دی چې د سر د هغه عمراو نمونه چې کم امیر باره کې پیغمبر علیه السلام وی چې دا امیر به ظالم دا به ټیک نه، داسې بادشاهان او داسې امیران نمونه د سره وو. اوس هغه امیران او بادشاهان رالو او ځان ته اسلامي خلیفګان او نمائندگان اعلان کې دي سم نه دي. نو که نمونه اخلم چې نبی رسول دی باره کې دا ویلي دي نو بیا به ما سټ به کټ کیږي او د خلکو هم کټ کیږي، با خلک به بغاوت به کوي دی خلاف او زه انتشار غواړم نه او فساد غواړم نه. او یادا چې علم باطن وسرو بعد خبرې داسې چې د خلکو په سمج کې ناراضي. ان ډېر خبرې داسې دي چې لپاره ځان له مستقل علم پکار دی او د خلکو ذهن یې ترسینا نو خبره صحیح وي علمي وي لیکن د خلکو سمج کې ناراضي نو خلک وته غلط مطلب والی نو بیګار او فساد به پیدا شي. نو بعد خبرې به ټیک به وي لیکن موقع او محل نه دی نو نه بیانول پکارو. ويعفو عن كثير او دی معافی کوي او درگذر کوي د ډیرو خبرونه. قد جاءكم من الله یقین راغلی تاسو ته الله تر طرفنا نور یولوی نور. نورون کې دا تنوین د لپاره تعظیم دی یولوی نور تاسو ته راغلی دی نور رڼا ته وي. وکتاب مبین او کتاب واضح بیان کوونکې. د کتاب نه مراد هو قران کریم دی. قران کریم واضح بیان کې خلکو ته او د نور نه مراد څه شی دی. نو د نور په تفسیر کې مفسرین حضرات ډېر اقوال ذکر کړي دي. روح المانی وی د امام قتاده سے بو د امام زجاج قول را نقل کړي دي. هغه وی د نور نه مراد او نور الانوار والنبي المختار. وی د نور نه مراد نور الانوار دی د ډیرو انوارات نور چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. وی د نور نه مراد نبی علیہ السلام دی. دا خبر روح المانی کړي دا او دا خبره ابو اللیث سمرقندی رحمت الله علیه کړي راغوي. وی د نور نه مراد هو محمد النبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. او دا رنګ دا خبره یو حدیث نم ثابتېږي. جابر رضی الله تعالی عنہ چې ما د نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې الله تعالی منی کم شی پیدا کو ان اول شیء خلقه الله. الله تعالی منی کم چیز پیدا کو. نبی علیہ السلام فرمایل وی نور نبیک یا جابر خلقه الله. وی الله تعالی به د نبی علیہ السلام نور پیدا کو. او یو روایت کې دا سری اول ما خلق الله نوری وی الله تعالی به زما نور پیدا کو. نو د نبی علیہ السلام نور یعنی روح دا ځکه معنا په روح سره ده. لومبه الله تعالی د نبی علیہ السلام روح پیدا کو. بیا ورستو روایتو کې هغه چې د عرش ذکر هم مخکې راغلی د قلم ذکر هم مخکې راغلی دی. الله تعالی ول قلم پیدا کو یولی کا قلم وسولی کما. الله تعالی تو فرمایي چې قیامت پورې قیامت نه بعد پورې سکیږي ټول ارسولی کا. د دې حدیث کې داري چې الله تعالی د نبی علیہ السلام نور پیدا کو. اوس د نبی علیہ السلام ذات نور نه دی دا د نبی علیہ السلام صفت دی. نبی علیہ السلام خو زمون په شان یو انسان او چې دغه په بدن کې غوښه وا وینه وا ډوکی وو څنګه چې مونږ یو دا شان غمو څنګه چې مونږ ته لوګه لګي تند لګي ګرمي او سردی لګي دا شان نبی علیہ السلام تم لګي درو. لیکن څنګه چې یو انسان کې علم هو علم ښکاری نه دارنګ نبی علیہ السلام الله تعالی کمالات ورکړو او نبوت و سره نو ښکاری ده نه لیکن مرتبه او درجه اوچته و. دا نور د نبی علیہ السلام صفت ته چې نبی علیہ السلام په ذریعہ سره به خلکو رڼاګانې حاصلولې. نو نور نه مراد یو دا چې نبی علیہ السلام شو. او یا د نور نه مراد دیم کولدار چې اسلام دی او دریم کولدار چې قران کریم دی. وکتاب مبین او کتاب واضح بیان کوونکې. یهدی به الله
هدایت کوي دی په ذریعہ سره الله تعالی به د دې نور په ذریعہ سره یا د کتاب په ذریعہ سره الله تعالی هدایت کوي من اتبع رضوانه هغه چاته تابعداري کوي د الله تعالی د رضامندۍ چې څوک د الله تعالی رضامندي غواړي هغه ته الله تعالی هدایت کوي ان د هدایت د لپاره طلب صادق ضروری دی الله تعالی هغه چاته هدایت کوي چې چا کې طلب وي او څوک دا غواړي چې ماته هدایت ملو شي او که یو انسان وي چې نه ماته ضرورت نشته د ځان مستغنی غړي بے نیاز غړي نبی الله تعالی د ټول نه زیات بے نیاز ذات ته الله الصمد تب طلب کې غواړي با الله تعالی واسطه مدد کی توفیق بدر کی من اتبع رضوانه دا آیت نه بل مثلا معلومه شو چې تمام عبادت او مقصد د الله خوشنودي او د الله رضامندي وي یعنی دا نه چې موږ ته صرف جنت ملو شي د جنت نه لوی نعمت د الله تعالی ذات دی زمونږ د دې مونږ او د سو زمونږ د عبادت او مقصود د الله تعالی رضا وي جنت خو ورپسې برستو ملاويږي نو به د الله تعالی رضا دا غټه خبر ده رضوانه د الله تعالی رضامندي او خوشنودي سبول السلام نه د څه هدایت کوي الله تعالی د سلامتیا د لارو سبول جمع د سبیل او سلام نه مراد سلامتیا ده د اسلام د لارې د سلامتیا لارې دي اسلام ته چرانی رڼا ترانی بیغم ګرځا ایس یاره نشته دی د اسلام ټول لارې د سلامتیا دي او د کفر لارې د خطرې دي نو د اسلام مقابله کې کفر دی کې خطر ده او د اسلام کې سلامتی ده او یا سلام د الله تعالی نوم دی د الله تعالی په نومونو کې یو نوم السلام دی معنا څه شو سبول السلام د الله تعالی د لارو د الله تعالی د لارو هدایتو د دې کتاب او نور په ذریعہ سره کیږي او یخرجهم وباسدی لرا من الظلمات الى النور د تیارون رڼا طرف ته تیارې کفر دی او ایمان رڼا ده باذنه په توفیق بل سره ويهديهم او هدایت کوي دی تعالی صراط مستقیم په طرف د لارې نیغه لار نیغه اسلام دی اسلام نیغه سیده لار ده اسانه ده مختصر ده او بیری او بی خطرې ده الى صراط مستقیم په طرف د لارې نیغه اے اهلی کتابو یقین راغلی تاسو ته پیغمبر زمونږه چې واضح بیان کوي تاسو ته ډیرو خبرو هغه چې تاسو پټولې د آسماني کتاب نه او دې معافي کوي د ډیرو خبرونه یقین راغلی تاسو الله تعالی طرف نه یو لوی نور او کتاب واضح بیان کوونکې هدایت کوي دی په ذریعہ سره الله تعالی چاته کتابداري کوي د رضامندۍ د الله تعالی د لارو د سلامتیا او باسدی د تیارونو رڼا طرف ته په توفیق خپل سره او هدایت کوي دی ته په طرف د لارې نیغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير لقد كفر الذين يقينا كافر دي آکسان قالوا چدی اوی ان الله بیشک اللہ تعالی چدی هو المسیح ابن مریم هم مسیح ابن مریم دے قل اوی پیامبر علیہ السلام فمن یملکو فسوق بمالک شی من اللہ دا اللہ تعالی دا عذابنا شیئا یوزرهم ان ارادا کچر اللہ تعالی ارادو کی ان یهلک المسیح دا چی حلاک کی مسیح علیہ السلام لرا ابن مریم چی زید مریم دے و امه او مور دہا لرا ومن فی الارض جميعا او آچا لرئی چی پزمک کی دی طول وللہ او خاص اللہ تعالی دا پردی ملک السماوات والارض بادشاہی د اسمانونو د ځمکې وما بینهما او سچره د دواړو په منځ کې دي
یخلق ما یشاء الله تعالی پیدا کوي هغه څه چې وغواړي والله على كل شيء قدير او الله تعالی په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. په آیت مبارکه کې د هغه خلکو بیان دی چې هغوی وی عیسی علیه السلام الله تعالی دی. وی الله تعالی د عیسی علیه السلام په دې بدن کې دننه حلول کړی دی او دننه دی. قرآن وی چې دا عقیده څوک هم ساتي او دا خبره څوک هم کوي نو دا په ریښه باندې کافران د دې په کفر کې شک نشته دی. او بیا د دې خبرې رد کړي چې تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام کې الله تعالی دننه دی، چې الله تعالی کله د عیسی علیه السلام د وفات کېدو اراده وکړي او دله به مرګ راځي نو که عیسی علیه السلام به ذات خود الله تعالی وي او ده کې د الله تعالی طاقت وي نو پکار دی چې عیسی علیه السلام خپل ځان د مرګ نه بچ کړي که نه. او د عیسی علیه السلام مور ده، په دې مور باندې هم هلاکت راځي، مرګ به راځي. عیسی علیه السلام پکار دی خپل مور د مرګ نه بچ کړي. او یا د عیسی علیه السلام نور رشتہ دارانو او په ځمکه چې څومره مخلوق دی چې الله تعالی کله دغه مخلوق د مړ کولو اراده وکړي نو که چېرې عیسی علیه السلام کې دونه طاقت شته نو پکار دی چې هغه خپل ځان او خپل رشتہ دارو او دا خلق د الله تعالی د حکم نه بچ کړي او منع کړي. عیسی علیه السلام خپل ځان هم نشي بچ کولی، خپل مور نشي بچ کولی، نور خلق به څه منع کړي. نو قرآن کریم رد کی په دې خبره چې څوک هم دا دعوه کوي دا کافران دي. ذکر هو اگر چې د عیسی علیه السلام دی لیکن دنیا کې چې چا هم د الله نه ما سوا بل چا کې د خدای صفت جوړ کړی دی، که مشرکین دی او که نور خلق دی، که هغوی پیغمبر ته د معبود نسبت کی او که یو بل مخلوق ته کی، که بوتانو تکی، که ونو تکی، که ستورو تکی او اسمان تکی یا فرشتو ته او یا بل یو مخلوق ته د خدایوالي نسبت کی، د دې ټولو رد په دې آیت کې کیږي چې څوک هم د الله نه ما سوا بل څوک معبود ګڼي دا کافران دي او د دې په کفر کې هېڅ قسمه شک نشته دی. شیطان دی خلکو سره ناشنا لبې وکړي. الله تعالی انسان له عقل ورکړی دی، سمجھ ورکړی دی. د انسان امتیاز او فوقیت په نور مخلوقاتو باندې خو د علم او د عقل د وجې نه دی چې در الله تعالی عقل او فهم او سمجھ ورکړی دی. په دې ځناورو کې په انسان کې څه فرق دی؟ ساه خو هغې ملي او دی مخلي، خوراک خو هغې کې دین کې او جسم د هغې دی د دم دی. دا دی چې مخدوم دی، بادشاه دی او هغې د خادمان دي. دې کې آخر وجه څه ده؟ انسان الله تعالی عقل او فهم او سمجھ او علم ورکړی دی. د دې علم او د عقل د وجې نه انسان په دې کائنات باندې بادشاهي کوي او په دې دومره لوی حیواناتو باندې بادشاهي کوي. چې کله انسان د دې عقل او د سمجھ نه کار وانغستو او یو بېجان څیز ته او یا یو عاجز انسان ته عاجز مخلوق ته خدای نسبت وکړو. عیسی علیه السلام بېشکه ډېر لوی سړی دی، جلیل القدر نبی دی، لیکن بهر حال عاجز دی. ضرورتونه ورسره تړلي دي، ګرمي او سردي ورته لګي، د دشمن نه ورته خطره شته دی، د خوراک او څښاک ضرورت ورسره تړلي شوي دي. بل یو زمانه کې نو بیا پیدا شو ماشوم او بیا رو ځوان شو. دا ټولې خبرې د بېبسۍ او د عجز دي چې یو ذات کې د عجز دومره ډېرې خبرې جمع شوي دي نو هغه ته به ته یو خودمختار او یو خدای نسبت به ورته څنګه وکړي؟ یو بل مخلوق دی هغه ته به ته د خدایوالي نسبت څنګه وکړي؟ نو ای انسان ستا په دې عقل باندې څه وشو؟ دا تاله چې الله تعالی دومره لوی عقل او فهم درکړو اته کوم ځای استعمال کو؟ ته دومره نه پوهېږې چې خدای څوک کیدی شي؟ خدای خو یو داسې ذات پکار دی چې هغه د چا نه متاثره کېږي نه او هغه کې عجز نه وي او هغه کې کمزوري نه وي، هغه ته لږ او تنده نه لګي، هغه سره ضرورتونه نه وي، د هر چا نه بې نیازه وي، چا ته محتاج نه، هغه باندې فنا نه راځي او هغه با اختیاره ذات وي. نو داسې یو ذات پکار چا د خدای وي او د الله نه ما سوا هر یو مخلوق ته چې ته وګورې دا اختیارات محدود دي، هغه عجز دی، بې بسي ده پکې،
په ډېرو کارونو د هغه عبور نشته، دسترسي نشته دی. جبرئیل علیه السلام ورته کې لوی شخصیت و چې څومره طاقتوره فرشته ده چې ځمکه په وزر باندې اوچته کړې وه. د لوط علیه السلام 15 کلي، لیکن هغه هم بې بسه دی، د الله تعالی د حکم نه بغیر څه نشي کولی. نبی علیه السلام جبرئیل علیه السلام ته ووایي ته ولې مونږ ته بار بار نه راځې او ډېر ولې نه راځې؟ یعنې پکار دی چې بار بار ما له راځه، روزانه راځه او بار بار راځه. نو جبرئیل علیه السلام ورته وفرمایلو زه د خپل ځان نه نشم راتلی، ما ته چې د الله تعالی اذن وشي او اجازت میلاو شي نو ځکه ته راکوزېږم. یعنې زم د الله تعالی د حکم نه بغیر د بر نه ښکته نشم راتلی. چې جبرئیل علیه السلام ورته کې لوی شخصیت و، هغه د الله تعالی د ارادې او د حکم نه بغیر حرکت نشي کولی، بیا یو بل مخلوق به دغه څه حیثیت بیا شیطان د خلکو سره ناشنا لبې وکړي، په یو مخلوق کې د خدای صفتونه راوستلو، دا ظلم دی او زیاتې دی. شرک به الله تعالی چرې معاف نه کړي، هر ګناه به الله تعالی معاف کړي انسان ته، خو شرک الله تعالی نه معاف کړي. عیسی علیه السلام یې خدای دی، حالانکه عیسی علیه السلام چې څنګه پیدا شو او هغه لومبنۍ خبره د خولې نه وباسلې ده، نو قرآن کریم سورې مریم کې دا بیان کړي د عیسی علیه السلام پیدایش چې څنګه وشو، یا 1 غنټه یا 2 غنټو او مریم بیبي چې څنګه راوستو او خلک ولیدو، نو خلکو ته ای بی مریم داسې دي او دا د کم ځای نه دی. عیسی علیه السلام لومبني الفاظ چې د خولې نه وباسلي دي انی عبد الله، زه د الله تعالی بنده یم. عیسی علیه السلام دا نه چې انی انا الله، زه الله تعالی یم، او نه دا وی چې انی انا ابن الله، زه د الله تعالی زوی یم. عیسی علیه السلام لومبنۍ خبره چې وی انی عبد الله، زه د الله بنده یم. او عیسی علیه السلام اخره کې بیا دا خبره کوي وان الله ربي وربکم فاعبدوه، بی الله ګورې زما رب هم دی ستاسو رب هم دی او بندګي به د الله تعالی کوي. نو چې عیسی علیه السلام لا معصوم دی، لومبنۍ خبره دغه د الله تعالی د عبد چې زه الله تعالی بنده یم، د خپل عبدیت اظهار کی او اقرار کی. تاسو را لګئ دونه زیاتې کوئ چې عیسی علیه السلام کې الله تعالی دننه راغلی دی. عیسی علیه السلام چې کله ځوان شو، په ځوانۍ کې هم دا خبره کړې ده چې الله تعالی ما رب دی او ستاسو رب هم دی. په سورې زخرف کې دا ذکر دی د الله تعالی بندګي وکړئ. نو عیسی علیه السلام خو چېرته په یو مقام دا نه دي ویلي چې زه یا الله تعالی یم او یا د الله تعالی څه حصه په ما کې دننه ده، یا د الله تعالی روح نعوذ بالله ما کې دننه راغلی دی. خو بار بار زه الله تعالی بنده یم، زه الله تعالی بنده یم، او خلق دی به شروع شوی دی. ابن عاشور لیکلی دی په اصل کې یعقوبیه یو فرقه ده په عیسایانو کې، یعقوبیه د دې مشر چې یعقوب البرزانی و، دی د قسطنطنیه و، دا موجوده استنبول او دا موجوده ترکی چې دی د دې زوړ نوم قسطنطنیه دی. نو دی د هغه ځای و، نو د عقیده لومبۍ شروع کړه چې عیسی علیه السلام په ظاهره کې جسم دی، ناسوت دی، خو په ده کې دننه لاهوت راغلی دی، یعنی الله تعالی په ده کې دننه راغلی دی. او داسې مثال دی لکه څنګه چې د ګلابو په ګل کې دننه خوشبو ده او دا خوشبو په دې ګلاب کې دننه موجود ده، دک شانتی په الله تعالی په عیسی علیه السلام کې دننه موجود دی. او یا لکه څنګه چې اور کې دننه ګرمایش دی، تپش دی، نو دا تپش او دا ګرمایش د اور نه نشي جدا کېدی. وی دک کرنګې الله تعالی چې په عیسی علیه السلام کې دننه دی. نو دا عقیده لومبۍ هغه شروع کړه، چې شروع یې کړه نو دا حبشه او سودان ورته نږدې دی. نو دا عقیده سودان ته حبشې ته راله او حبشې سره بیا خاکې مکه مکرمه ده. نو ورو ورو دا خبرې دې خوا راغلې او عیسایانو کې دا خبرې خورې شوې. نو قرآن کریم په دې باندې رد کړي چې څوک دا دعوه کوي او دا خبره کوي دا په یقینا کافران دي. روح المانی لیکلی دی دا محمد بن کعب القرظی رحمه الله قول لیکلی دی، وی دا لومبنۍ عقیده چې شروع کېده نو چې عیسی علیه السلام کله اسمان ته وختو
دا عیسایان خپلو کې یو ځای کېناستو چې راځئ چې د عیسی علیه السلام باره کې څه موقف اختیار کړو، څه ووایو د باره کې. نو هغه یو پکې وایي چې آیا تاسو داسې څوک لیدلی دي چې هغه مړي ژوندي کړي د الله نه ما سوا؟ نو دې ملګرو ته وایي نه، د الله نه ما سوا بل څوک مړي نشي ژوندي کولی. دا چونکې د الله تعالی صفت دی، الله تعالی مړي ژوندي کړي به د قیامت په ورځ باندې. بیا دویم تپوس وکړو، وایي تاسې داسې څوک لیدلی دي د الله نه ما سوا چې مادرزاد ړوند هغه ته نظر ورکړي او د هغه سترګې روغې کړي، او داسې یو حکیم او یو ډاکټر تاسو چې ته لیدلی دی چې هغه د برګي مرض علاج وکړي. نو داسې ورو ورو خبرې کولې چې آیا داسې څوک شته د الله نه ما سوا؟ نو نه. نو دا کارونه عیسی علیه السلام کړي دي او که نه دي کړي؟ مړي یې ژوندي کړي دي او که نه؟ او برګي مرض یې ښه کړی دی او که نه یې ښه کړی؟ او مادرزاد ړوند ته علاج کړی دی او که نه یې کړی؟ نو کړي دا کارونه قرآن هم ګواهي کوي. نو خو دا عیسی علیه السلام الله تعالی وکنه، په ده کې د الله تعالی طاقت او الله تعالی لاهوت ته په ده کې دننه راغلی دی. لاس د عیسی علیه السلام استعمالېدو، سترګې د عیسی علیه السلام استعمالېدې، او دننه پکې الله تعالی و. د دې نه د عقیده شروع شوه، دې ته یعقوبیه فرقه وایي. نو قرآن کریم په دې باندې رد کړي چې دا خبره څوک هم کړي دا کافران دي. حالانکه دا کارونه عیسی علیه السلام به طور معجزې کړي دي، دا د عیسی علیه السلام معجزه وه. دا نه چې عیسی علیه السلام کې د الله تعالی طاقت و. د موسی علیه السلام په لاس کې بې جان لرګي و، دا یې نه همسا جوړېږي. ته بس موسی علیه السلام الله تعالی دی چې هغه بې جان لرګي کې جان پیدا شو. دا همسا چې بې جان لرګي و هغه آدم علیه السلام د جنت نه سره راوړې وه. د آدم علیه السلام په لاس کې تېنه مار نه جوړېدو، د نوح علیه السلام په لاس کې تېنه مار نه جوړېدو، تر اسحاق علیه السلام پورې، تر یعقوب علیه السلام پورې د دې پیغمبرانو سره وه. خو چې د موسی علیه السلام لاس لراله، شعیب علیه السلام سره د همسا سره موجود وه. د دغه حضراتو په لاس کې تېنه مار نه جوړ شوی. خو چې د موسی علیه السلام لاس لراله او الله تعالی دا معجزه کړه، اینه به مار جوړېدو. نو ته به چې موسی علیه السلام الله تعالی دی چې هغه د یو بېجان لرګي نه مار جوړي. د موسی علیه السلام ساده سپین لاس ته ښکلی، هغه یې په ترخ کې ننباسي چې روبه یې نه ښکلې رڼا ځي، او داسې رڼا چې د سپوږمۍ د نور نه زیاته تیز او پاک او صفاره. ته څه به ده کې الله تعالی دننه موجود دی. نبی علیه السلام بلا معجزې ښکاره شوي دي داسې. د ابوجهل په لاس کې کاڼي وو. نبی علیه السلام ته وایي زما په دې لاس کې څه دي؟ که دې وي نو زه به ومنم چې ته نبي یې. نبی علیه السلام وفرمایلو که دا ستا په دې لاس کې دننه چې سړي که دې په خپله ګواهي وکړي چې زه څه یم، بیا به ومني، بیا خو بیا خامخا منو. هغه کاڼو ګواهي شروع کړه، اشهد ان لا اله الا الله وایي. ته به ځکه نبی علیه السلام ته به د خدای نسبت کې. نبی علیه السلام خو دومره معجزات دي. امام سیوطي رحمت الله علیه کتاب د الخصائص الکبرى د نبی علیہ السلام معجزات لیکلي دي. تقریبا 10,000 نه زیات معجزات د نبی علیہ السلام دي. نو ته به څه چې نبی علیہ السلام خدای دی؟ داسې کرامات او داسې خبرې خو د امت کې هم راغلي دي. عمر رضی الله عنه د منبر د پاسه ناست دی، خطبه ورکي. په نهاوند کې جنگ شروع دی، نهاوند دلته ایران کې. او عمر رضی اللہ عنہ د خطبه دوران کې یا ساریه الجبل، ساریه رضی الله عنه د لخر مشرو، هغه ته یا ساریه الجبل، اے ساریه غر طرف ته وګوره. خلک حیران و چې عمر رضی الله عنه خطبه ورکي، دا ساریه پکې د کم ځای نه راغی، دا د څه ووایي؟ چاته نه تپوس وکړو د خولې باندې دا کلمات رالو. بس ما ووایي، بس مې وی یو میاشت بعد چې کله لښکر واپس راغی، نصاری رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ته وی چې موږ دشمن سره مخامخ لګیاو او د دشمن سیسا د غر د شا د غاړې را روانه وه او په موږ یې د شا د غاړې حمله کوله او د موږ ته خیال نه و. خو ستا اواز ما اورېدو ای امیر المؤمنین چې ته ماته ساریه شاته وګوره. د ما زر لښکر دوی سیک او یو ایسه مې شا طرف ته کړه، نو موږ د هغې نه بچ شو. اوس عمر رضی الله عنه مکه مدینه منوره کې دی، ساریه رضی الله عنه نهاوند کې دی.
منځ کې په سونو په زرګونو کیلومتره فاصله ده او عمر رضی الله عنه ته هغه ځای ښکاري میدان جنگ ورته ښکاري هغه ته خبره کوي او خبره هلته رسیمو نو ته به څه چې عمر رضی الله عنه کې خدای دننه ناست دی چې د اواز یې هلته ورسو د مشرق او مغرب فاصلې دي داسې خو بلاشي واقعات دي په دې امت کې الله تعالی په صحابو کې صحابو نه بعدو هغې کې یو صحابي دی د روم بادشاه هغه قید کړی و الله تعالی را خلاص کړو هلته نه او شپه وه ځنګل کې زمري و او دغه صحابي زمري ته وایي زه د نبی علیه الصلاة والسلام غلام یم او ما خپل لښکر ته ورسوه زمري چیرې نو دغه صحابي نه مخکې روان شو هغه ته لاره ښي تر دې چې لښکر ته یې ورسو ته به سې د صحابي کې دننه خدای راغلی دی چې د هغه په تابعدارۍ کې زمري هغه دې روان دي داسې خو په سونو واقعات په دې امت کې الله تعالی دې خلکو له دا کرامات ورکړي دي یو سړی بس نه وي چې الله تعالی دننه راغلی دی عیسی علیه السلام بېشکه دا ټول کارونه کړي خو معجزې وې د الله تعالی د حکم د وجې نه ارسه شوي دي دا نه چې ګنې عیسی علیه السلام بذات خود ارسه کړي دي او دغه عیسی علیه السلام به چې کله قیامت نه مخکې راشي او 40 کاله عمر خپل برابر کې بیا به وفات کېږي به عیسی علیه السلام به خپل ځان د مرګ نه بچ کړي 40 کاله بعد به عیسی علیه السلام مرګ راځي او باقاعده او د نبی علیه الصلاة والسلام د روضې خوا کې به دفن کېږي به لقد کفر الذین دا لام د پاره د قسم دی دې ته موطئه للقسم وي او دا قد د پاره تاکید او تحقیق دی یعنی قسم دی او یقینا دا خبره ده دا خبر بالکل پخه ده په دې کې شک شبهه نه پکارو لقد کفر الذین قسم دی چې یقینا کافران شو کسانو لومړنۍ خبره قرآن د کفر ولګوله خبره رستو بیانی خدا چې څوک و دا کافران دي په کفر کې ور شک نه کوي ودا خپاخه د کانی کر هر چې دي کافران دي الذين ها کسان نو میوانه واستدا یعقوبیه ده یادا شان نظریه چې څوک لري ان الله بشک الله تعالی چې دی هو المسيح ابن مریم هم ها مسیح ابن مریم دی دا ګرامر د قران د فرض د کول ډیر پکار دی چې سړی د قران کریم په غزور باندې او په لب او لهجه باندې پوه شي قران کریم کم انداز کې بیان کی دې ظالمانو داونه چې عیسی علیه السلام خدای دی الټا ورولګي وی الله تعالی عیسی علیه السلام دی دیونه چې عیسی علیه السلام الله تعالی دی وی الله تعالی هو کچته لیدل غواړي بس عیسی علیه السلام ته ګوره په دکې دن الله تعالی دی دومره مبالغه دي ظالمانو کړی ده الله تعالی ذات سره دا خبرې مناسب دي الله هغه ذات دی چې په یو مکان کې په یو ځای کې محدود نه دی دا الله بارک نظریه بدا ساتي چې الله تعالی یو طرف ته نه دی الله تعالی په یو ځای کې نه دی الله تعالی په یو مکان کې نه دی الله د مکان نه د ځای نه د سمت نه د دې ټول خبرونو مکمل پاک دی کتاب عیسی علیہ السلام کی را دن نہ کو عیسی علیہ السلام سونه ذات دی شپږ فوټه یو فوټه بدن یې دی دا په بدن کې بسونه زی او پای کې تا عیسی علیہ السلام دن نه راوستو دا سونه ظلم دی او سونه زیاتې دی الله دې محدودم کو الله دې را بندم کو چې ځان اوس خلاصول نشي نعوذ بالله هو المسيح ابن مریم هغه مسیح ابن مریم دی قل وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فمن یملکو د ملک نه دی او ملک دو معنی وي یو معنی حفاظت ته زره دې سیز مالک ما ان زره دې محافظ او حفاظت کوما بلکې دې مالک څوک دی ځکه به تپوس کی او په ملک بل معنی د تصرف کول وي اختیارمن ته ویل کېږي مختار کل تا نو فمن یملکو پسوک به مالک شي ان څوک به قدرت ولري یا څوک به حفاظت وکي دا عیینه ابن حسن رضی الله تعالی عنہ چې د مزاج لک سختو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماشومان سره مینا کوله او دا انسان له پکار نه چې ماشومان سره مینا وکي نه د مزاج لک سختو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسنین خپل کړو حسن او حسین دوی دغه ماشومان نه کولوما نبی علیہ السلام توی اف املک لک
ان نزع الله من قلبك الرحمه یوس الله تعالی ستاسو دړنه رحمت وباسل دی، مهرباني وباسل دا نرمي پکې نشته. نزيد له سره واستې شمه استاد پړه کې الله تعالی مهرباني د سره خو دې نه را لدی بالکل غټه پشان کلک دی. زه خود دې طاقت نه لرم کنه چې الله ستاسو دړنه مهرباني وباسل او زی پکې د لواچوم. نو نبی رسول افا املک لك اي در دې خبري اختیار لرم، دا اختیار زه نه لرم چې الله تعالی ستاسو دړنه مهرباني وباسل او زی پکې د لواچوم. نو په ملک د تصرف معناوي. نو فمن یملکو پس څوک به قدرت ولري یا څوک به منع کی او څوک به مالک شي من الله د الله تعالی نه، د الله تعالی د الله تعالی د فقر او د عذاب نه. شیئا یوزرهم دا من په معنا د الله سره دی، دا هیڅ څوک نشتا چې الله تعالی یو فیصله وکي یو اراده وکي او یو مخلوق را پاسي چې نه زه دا غواړم ته دا غواړې دماغه به منل کېږي، داسې څوک هم نشته. الله چې څه غواړي بس هغه به کېږي. شیئا یوزرهم ان اراده که چېرې الله تعالی اراده وکړي ان یهلک دا چې هلاک کړي المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم لره. د هلاکت نه مراد عذاب نه دی، هلاکت نه مراد موت دی. که چېرې الله تعالی عیسی علیه السلام له مرګ راولي او رابولي به هم یو ورځ، نو که چېرې الله تعالی اراده وکړي چې نن دی عیسی علیه السلام له مرګ راولم، نو آیا بل څوک داسې شته چې عیسی علیه السلام د مرګ نه بچ کړي او یا د عیسی علیه السلام خپل ځان په خپله بچ کولی شي؟ نو هر څوک چې نشي کولی دا کارو. و امه او مور د هغه لره، د عیسی علیه السلام مور چې ده هغې له الله تعالی مرګ راوستی دی. نو که چېرې عیسی علیه السلام کې دومره لوی طاقت وي نو په کار خو دی چې عیسی علیه السلام خپل مور بچ کړی وي د مرګ نه، چې کم از کم دا خو دا په زندګۍ کې ژوندی ویله. حالانکه عیسی علیه السلام مور وفات شوی د عیسی علیه السلام د اسمان ته تلو نه بعد. ومن فی الارض جمیعا او هغه چا لره چې په ځمکه کې دي ټول د عیسی علیه السلام او د هغه د مور نه علاوه هغه ټیم کې چې څومره خلک دی یا تر قیامته پورې څومره خلک دی، هر چا له په خپل خپل ټیم باندې مرګ راځي. د عیسی علیه السلام خپلو ملګرو له مرګ راغلی دی، د هغه ملګري و د هغه امتیانو هغې له مرګ راغلی دی. نو په کار خو دی چې عیسی علیه السلام هغې بچ کړی وي. ولله ملک السماوات او خاص الله تعالی دپاره ده بادشاهي د اسمانونو د ځمکې، بادشاه الله تعالی ذات دی او اختیار د الله تعالی سره دی. وما بینهما او څه چې د دواړو په منځ کې دي یخلق ما یشاء. باقي که څوک دا اشکال وکړي چې عیسی علیه السلام مړي ژوندي کړي دي، عیسی علیه السلام برګې مرسخه کړی دی او عیسی علیه السلام بې پلاره پیدا شوی دی، نو دا خو د الله تعالی مرضي ده. نو الله تعالی خو پابند نه دی د اسبابو، بغیر د مور او پلارم پیدا کولی شي، بغیر پلارم کولی شي، بغیر مورم کولی شي، بغیر د جنس او د مادینم کولی شي. دا اسمانونه ځمکه ډوونه مادم نه وه، الله تعالی بغیر د مادین اسمانونه ځمکه پیدا کړو. آدم علیه السلام پیدا کړو نو د خلاف جنس نه، انسان د غوښې نه جوړ دی او الله تعالی پیدا کړو د خاورې نه. نو خاوره څه شی او انسان څه شی دی؟ د جنس نه خلاف نه الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړو. بی بی حوا علیه السلام د آدم علیه السلام نه پیدا کړه، نه مور شته او نه پلار شته دی. عیسی علیه السلام بغیر پلاره پیدا کړو. دا خو د الله تعالی مرضي ده چې څنګه غواړي هغه شان کولی شي. الله تعالی خو د اسبابو پابند نه دی. یخلق ما یشاء، الله تعالی پیدا کوي هغه چې وغواړي. دا د قیامت پر چې الله تعالی دا خلک دوباره به ژوندي کړي، هلته به کوم دی کې مور او پلار دي هر چا، و الله تعالی به دا ټول خلک په یو ځای پیدا به کړي. والله علی کل شیء قدیر، او الله تعالی په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. الله ته هیڅ هم ګران نه دي، دا خبرې تاسو ته ګرانې دي. تاسو د اسبابو پابند دي، الله تعالی د اسبابو پابند نه دی. یقینا کافران شو کسان چې هغې ووایي چې بېشک الله تعالی چې دا مسیح ابن مریم دی، وایي نبی علیه الصلاة والسلام پس څوک به منع کړي یا څوک به مالک شي د عذاب د الله تعالی نه یوزرهم، که چېرې الله تعالی اراده وکړي دا چې هلاک کړي مسیح ابن مریم لره او مور د هغه لره او هغه چا لره چې په ځمکو کې دي ټولو، خاص الله تعالی دپاره ده
بادشاہی د اسمانو د ځمکې او څه چې دي په منځ کې دي الله تعالی پیدا کوي هغه چې وغواړي او الله تعالی په هر یو څه باندې قدرت لرونکی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقالت اليهود والنصارى او يهوديان وعيسایان نحن ابناء الله منغا زامن د الله تعالی یو واحباؤه او دوستان د الله تعالی یو. قل او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فلم يعذبكم پس ولی با عذاب در کوي تاسو ته بذنوبکم فسبب د گناهونو ستاسو بل انتم بشر بلکې تاسو بنی آدم یې ممن خلقا د اچانا چې الله تعالی پیدا کړی دی یغفر لمن یشاء بهنه وکوي چاته چې الله تعالی وغواړي ويعذب من یشاء عذاب ورکوي چاته چې الله تعالی وغواړي. ولله ملک السماوات والارض او خاص الله تعالی د پاره دا بادشاہی د اسمانونو د ځمکې وما بینهما او سچر دی پمینس کی دی والیه المصیر او خاص الله تعالی ته واپس کیدل دی. په دې آیت مبارکه کې د یهودو د نصاراو د یو دعوی رد دی. د دوړو په شریک دا داوا کوله چې مونږ ته په عام انسانانو کې یو خاص نسبت حاصل دی. مونږ د الله تعالی خاص دوستان یو او خاص تعلق والے یو او مونږ د الله تعالی زامن یو او د الله تعالی د پیغمبرانو اولاد یو. مونږ کې نور انسانانو کې ډېر غټ فرق دی. وی کومه ارسکو مونږ د پر عذاب او پکړ نشته دی. دا عذاب او پکړ د نورو خلقو د پاره دی. قران کریم په دې باندې رد کی چې تاسو په خپل دا دعوا کوي چې زمونږ مشرانو حکم سلويخ ورځي د سخی بندگی کړي و دای د وجه نه ټول بنی اسرائیل ته عذاب ورکول کیږي د قیامت پر ورځ باندې. یې کچرتا د الله تعالی زامن یو د الله تعالی دوستان یې نو الله تعالی و تاسو له د سلويخ ورځي ولې عذاب درکې تاسو ر داوی مطابق پکار خدای چې تاسو ته بالکل عذاب نه وي یو سلويخ ورځي سکه سلويخ منټم نه وي او تاسو په خپل دې خبره اقرار کوئ چې مونږ ته سلويخ ورځي عذاب د جهنم کې راکول کیږي. دا خبره خاصه ر داوی سره مطابق نه ده. یو هوای مونږ د الله تعالی نازولی یو دوستان یو محبوب یو الله ته نږدې یو او بل هوای چې الله به موږ عذاب عمره کی نو الله تعالی خپل دوستانو ته خپل زامنو ته او خپل مقربو ته عذاب ورکی داسې ملا کی دی شي. او تاسو خو انسانان یې نه څنګه د الله زامن شئ. تاسو والدین معلوم دي چې پلارم پلان کېره مورم پلان کېره تاسو شجره ناسم معلومه را تاسو نیکه پلان کېره دا غپلار پلان کېره تاسو څنګه د الله تعالی زامن شئ. دنیا کې کم یو انسان د الله تعالی سره دا ربط او دا تعلق ساتلی د الله تعالی زویما دا رد په دې داو باندې. اصل کې آیت مبارکه کې یو پیغام دی چې اسنه امت محمدیه کې داسې خلق پیدا شي او هغه ځان ته خاص نسبتو کې چې مونږ الله تعالی نازولی یو او مونږ ته الله تعالی غني خاص درجه حاصله ده. انسان چې څونه الله ته نږدې کېږي دونه به الله تعالی نه یریږي با او د الله تعالی تابعداري او فرمانبرداري وکړي. د الله تعالی د قرب مطلب دا نه چې انسان ته ازادي حاصل شي. بنی اسرائیل ته وګوره قارون ته وګوره او خبرو ته وګوره د الله په کتاب کې رد او بدل کې عزیر علیہ السلام ته الله تعالی زوی عیسی علیہ السلام تاغید الله تعالی زوی سو کې عیسی علیہ السلام کې الله تعالی دن نه دی اول ها داوا کې مونږ الله تعالی محبوب یو مقرب یو
نو پکار خدای چې تاسو د الله تعالی مقرب او نږدې وي، نو تاسو خو د خلکو د پر نمونه وي چې خلکو په تاسو باندې الله تعالی پیژندلی. تاسو عمل ته وګوره، تاسو کارون ته وګوره، د خبرو ته وګوره. ناسره چې امت محمدیه کې داسې خلک پیدا شي چې د خپلې دعوی کې چې موږ د الله تعالی پرهیزګار او فرمان بردار او خاص نسبتونه والو او عمل صفر وي، نو دا د خپلې دعوی دا د بنی اسرائیل نقش قدم دی. وقالت اليهود والنصارى، ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی د یهودو څخه کسان راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته. نبی علیہ السلام دیره دعوت ورکو او ورته وی کچره نه مانه د الله تعالی عذاب نه یریږي ګونه، او زه د الله تعالی حق پیغمبر او رسول یم. یهود وتی ته موږ سره یری د الله د عذاب نه، موږ د الله تعالی محبوب یو، د الله تعالی دوستان او ولیان یو، او د الله تعالی نازولی زامن یو، موږ له څنګه الله تعالی عذاب راکی. په دې موقع د آیت مبارکه نازل شو. دارنګه روح المانی لیکلی دی چې معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ او سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ، تفسیر قرطبی دا لیکلی دی، د دوار د یهودو ته وی چې تاسو خپويږئ چې د الله تعالی رسول دی، د الله نبی دی، ذکر د راتونه مخکې تاسو مونږ ته وی چې د الله رسول او د الله نبی را روان دی، نږدې دی، او هغه نبی چې دار وسراغ نو نه مانی تاسو، الله نه یریږي نه چې د الله تعالی عذاب تاسو باندې راشي. نو دی دا دعوی وکړي چې نه موږ پر عذاب نشته دی، موږ د الله تعالی خاص نسبت والا خلق یو. په دې موقع د آیت مبارکه نازل شو. وقالت اليهود، او یهودیانو، والنصارى او عیسایانو، دواړه بالکل په دعوا کې یو شان دي. یهود هم دا دعوا کړې و، نصارا هم دا دعوا کړې ده. نحنو ابناء الله، مونږه زامن د الله تعالی یو. ابنا جمع د ابن دا زوی توای، مونږه د الله تعالی زامن یو. آیا دا خبر دی کړي نه چې د الله تعالی زامن دي؟ یا خدا چې دغه تشبیه ده، یعنی څنګه چې زوی پلار ته نږدې وي، محبوب وي، او پلار په زوی باندې مهربان وي او شفیق وي، او د زوی د ډیرو خبرونو چشم پوشي کوي، نو دا رنګ موږ هم د الله تعالی زامن یو. که موږ ارسکو کار قسم کارونه کو، یو د الله تعالی خاص مهرباني او شفقتونه دي. دیوی چې د نور خلق زموږ په شانته نه دي، څنګه چې پلار ته خپل زامن او نور خلکو کې فرق کی، ادارنګ موږ الله تعالی ته نور خلکو کې موږ ته فرق دی. موږ ته هر قسمه ازادي حاصله ده، او موږ ته څه قسمه سزا به الله تعالی نه راکړي. نو یا خدا چې دې کې تشبیه ده چې موږ د الله تعالی د زامنو په شان څنګه چې دنیا کې د خلکو زامني، او یادا چې دی دا وي ابناء الله، موږ د الله تعالی مقرب یو، د الله تعالی ډیر نږدې یو. څنګه چې زوی پلار ته نږدې وي، ودارنګ موږ هم الله تعالی ته نږدې یو. نو ابناء الله په معنا د مقربون سره چې موږ د الله تعالی ډیر خاص او نږدې خلق یو. یا بل مطلب دا دی، روح المانی لیکلی دی، زما دا خبره ډیره خوښه ده چې په تورات کې او په انجیل کې ابن په معنا د مطیع سره استعمالې دو، یعنی ابن به تابعدار ته وي، چې څوک ډېر زیات تابعدار او د خپل بادشاه یا د امیر ودا گویا کې دا غزوی دی. دلته کې ابناء الله په معنا د مطیعين سره دی، مطیعون، چې موږ د الله تعالی ډیر تابعدار او فرمان بردار خلق یو. دا بیا ته دعوه شو، تابعدار او فرمان بردار خو دې ته وي چې دا ټول خبرې بیا مانی. الله تعالی وی دا نبی علیہ السلام زما پیغمبر دی، تاسو یې نه دی. څنګه د الله تعالی فرمان بردار او تابعدار شوي؟ یو سړی چې د الله تعالی نه فرمان بردار او تابعدار ما په کار خدای چې دا ټول خبرې ته مانی، داغه اداګانې ته بیا مانی، دا په کوم خبرو خپکی نزان ساتي. نو یو ها دعوه کوي چې موږ د الله تعالی فرمان بردار او تابعدار یو. اول عمل مکمل صفر دی، تعصل اله وانت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع. شاعر وی یو ها وی چې د الله تعالی سره مینا کوم، او بل ها ګناونه کې
د الله تعالی هغه خبرې کوي چې کوم د الله تعالی خفه کیږي، یا خو لګي ګناهونه کوي، او بل ها دعوه کوي چې زه د الله تعالی سره ډېره مینه کوم. دا خو عجیبه خبره ده. نو ځکه کچره لو کان حبک صادقا لاطعته، کتا په حقیقت کې الله تعالی سره مینا کوله ته به د الله تعالی تابعداري کوله. کته په خپل دعوه کې رښتینی او حقیقت کې ته الله تعالی سره مینا کې، نو پکار دی چې ته د الله تعالی فرمان بردار وې. ان المحب لمن يحب مطيع. عام طور مونږ ګورو څوک چې چا سره مینا کې دا غړي تابعداري، دا په کوم خبرو چې حقیقي ځان ساتي. یو ها دعوه کې د الله تعالی سره مینا کوما، د الله تعالی تابعداري ما، ول هاري کارونه داسې دي کار شیطان میں کونی نامست ولی، وی کارونه د شیطانانو کې انو میزان د ولی خو درې. نو شاعر وی گر ولی اینست لعنت بر ولی، وی کولی داسې انسان دی، په داسې انسان هو لعنت پکار دی چې کارونه د شیطانانو کې ټولو او دعوه کې د الله تعالی سره مینا کوم، دا تابعدار یم. دا څنګه ولایت ته، دا څنګه دعوه ده؟ وی کچری گر ولی اینست لعنت بر ولی، وی کچری ولی دی ته په داسې والی هو لعنت پکار دی. بیا نو انسان چې چا سره مینا کې تعلق ساتي، بیا خو دې ډېر خیال ساتي، ډېر آداب سره چلیږي. داغه صراحتا نافرمانی انکار هډېر لوی خبره ده. داغه مزاج ته بیا ګوري چې داغه په مزاج باندې کوم خبره بوج کیږي، داینه انسان بیا ځان ساتي. محبت جن کی صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. انسان مینا رښتینی دا او دی لګیاري نور کارونه بکی دا هم لکی دی شي. انسان کچر په خپل دعوه کې رښتینی دی، نو په کار دی چې عمل کې سم وي. یو ها دعوه کې موږ الله تعالی تابعدار یو، بل ها دا کارونه دي. نبی علیہ السلام څومره د الله تعالی محبوب دی، یعنی څومره الله ته نږدې دی. او نبی علیہ السلام بخاری کې روایت دی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي چې اسمان کې به څنګه وریځ راښکاره شوه، نو د نبی علیہ السلام رنگ به بدل شو، نو کله دنه او کله بارو، کله دنه او کله بارو. نو یو څو پیرې ما دا خبره نوٹ کړه، نو ماته نه تپوس وکړو چې تاسو ولې چې کوم دنه او بار کېږئ، او چې کله باران به شروع شو منی ساس کې بعد نبی علیہ السلام کې بیا رنگ به سم شو، پارام بشو. نو ما دې تپوس وکړو چې وجه څه ده؟ نو نبی علیہ السلام فرمایله چې تا ته څه پته را، ما سره غمی چې اسینا څنګه چې هوا په قوم عاد باندې رااله، نو قوم عاد خوشاله کوي دا د الله تعالی هوا را یخه هوا نه رامنډ کړي بار میدان ته، ا د الله تعالی عذاب او شورو کې هوا یخ هوا چې دی ټول رابار شو میدان ته وادو ته، د الله تعالی عذاب په دې ټولې اوچت کړو. نیما سره دا یری چې دا هوا چې ته هغه شانتی نه چې کله باران شروع شي دا د الله تعالی رحمتي. نبی علیہ السلام کې بسار راغی. اوس نبی علیہ السلام ولې څه ګناهګار اوسه، ولې چې ته ګناه ته نشوي چې دونه یریدو. او د الله تعالی محبوب دی، الله سره مینه کوي، نو ډېر زیات یریږي د الله نه. پکار خدای چې نبی علیہ السلام بیغم وي، او پکار خدای چې انبیاء کرام علیهم السلام بیغم وي. آدم علیہ السلام نه صرف اجتهادي خطا شوی ده، لیکن آدم علیہ السلام سونه جړلې دي. تاریخ دمشق کې امام ابن عساکر رحمه الله دا روایت را نقل کړی دی، وی کچره د آدم علیہ السلام اوخ کې راجم شټولې، وی دا تمام ابن آدم اوخ کې بد آدم علیہ السلام اوخ کو ته ونه رسی، دومره آدم علیہ السلام جړلې دي. ولی الانکه هغه سکم داسې گناه کبیره ته نشوي دی، اجتهادي خطا شوی، لیکن یریږي دونه د الله تعالی نه. نو انبیاء کرام علیهم السلام د الله نه یریږي، او چې کوم انسان ټول شیطانت کې او ګناہوں کې لت پته هغه داوی کې د الله تعالی محبوب یم، د الله تعالی نازولې ما. نحن ابناء الله، موږ زامن د الله تعالی یو. واحباؤه، احبا جمع د حبیب دا، او حبیب په معنا د محب سره یا په معنا د محبوب سره. واحباؤه، او الله تعالی سره مینا کون کیو یا محبوب معنا والے.
احباو د الله تعالی محبوب یو، یعنی الله تعالی مونږ سره مینه کوي، مونږ الله تعالی ته نږدې یو، د الله تعالی محبوب یو. نو داسې دی دعوه کوي. یا داسې وکړي چې روح المعانی دام لیکلی دی چې نحن ابناء الله، نحن ابناء انبیاء الله، مونږ د الله تعالی د پیغمبرانو زامن یو. نو الله ته نږدې شو، زموږ خاص تعلق شو. نو دې جواب خدا دی چې ستاسو نه مخکې نوح علیه السلام تیر شوی دی، هغه هم جلیل القدر نبی دی، او د نوح علیه السلام خپل زوی دی. او چې کله هغه په نوح علیه السلام ایمان نه دی راوړی، قرآن دای گواهی کی چې کله طوفان نوح راتو او نوح علیه السلام خپل زوی ته بچي ارکم معنا دی کشته کې موږ سره سور شي چې بچ شي، او یې ګوره مکیږي کافرانو سره مې یوځای کېږي. هغه سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ایزه د غر سر ته وخیجما او ما به د اوبونه د سمندر نه د طوفان او ما بچ کی. نوح علیہ السلام ته لا عاصم اليوم، نن ګوره بچ کېدل نشته دی. هغه نوح علیہ السلام چې زوی دی، آیا هغه د عذاب نه بچ شو؟ وحال بینهم الموج فکان من المغرقین. قرآن وی نوح علیہ السلام او زوی خپلو کې خبرې کولې، او دې کې یو چپه راغله، هغه چې چپه کړه لاړه، نوح علیہ السلام زوی په اوبو کې غرق شو. د نوح علیہ السلام خپل سکر دی په دنیا کې د عذاب نه بچ شو، چې تاسو یې موږ د الله تعالی د انبیاء زامن مو بچ شو په دې خبرو باندې. ستاسو نه مخکې مثال موجود دی. هغه د آدم علیہ السلام یو زوی دی، بل زوی قتل کړی دی ولا. نو حدیث کې تر قیامت پورې چې څونه قتلونه کیږي، د هر یو قتل یو ګناه په هغه باندې اچول کیږي. نو هغه دې ګناه نه بچ شو په دې خبرو باندې. نو هغه د انبیاء کرام علیهم السلام زامن دي. نو صرف په دې خبره یو انسان نشي بچ کېدی چې د پلانکی نبی زوی ما، په دې خبره بچ کېدل نشته دی چې د پلانکی زوی ما پلانکی سره رشته را د نسب او یا د حسب. په قبر کې درې سوال دي، دا تپوس نه کې نوم دې څه دی، د چا زوی او خاندان دې، دا تپوسونه هونه کې د کوم ځای نه راغلي. هغه ساده درې تپوسونه دي، هر چا نه دي. من ربک، رب دې څوک دی؟ ته به دانه چې د پلانکی زوی ما نه ته تپوس کې رب دې څوک دی. نو که رب دې پیژندلی وي او رب دې راضي کړی وي، جواب ورکړي چې ربي الله، رب زما الله تعالی دی. دویم تپوس تا نه دانه کې ته کومه قبیله دی او کوم نسب دی، او ستا خپل کوالیفیکیشن سره تا نه تپوس ونه کی. ستا نه تپوس کی من نبیو کا، ستا نبی څوک دی. نو که نبی دې پیژندلی او د نبی زندگی خپل زندگی ګرځولې وه، نو جواب ورکړي چې نبی زما نبی علیہ السلام دی. او کچره په اسلام باندې قائم او دائم وي او اسلام تعلیمات دې خپل کړي، جواب ورکړي چې دین الاسلام. درېم تپوس وما دینک، ستا دین څه دی. نو دغه دریو تپوسونو کې درې سوالاتو کې کم سوال د مذهب او د نسب باره کې او یا ستا د پلار یا ستا رشتې باره کې. نو دا الله تعالی په دربار کې او د الله تعالی په نيز باندې صرف په دې رشتو باندې خلاصېدل نشته دی. هر انسان په خپل عمل باندې بخلاصيږي. نبی علیہ السلام چې کله خپل رشتہ دار را جمع کولو او انذر عشیرتک الاقربین آیت نازل شو، الله تعالی نبی علیہ السلام ته وی د خپل رشتہ دار دی ویراوه. نو نبی علیہ السلام خپل تروریانی رو بللی، خپل ترونه او خپل لور ته आवाज وکړو، اے پلانکې اے پلانکې اے پلانکې، ویزان د الله تعالی د عذاب نه بچ کې، زه ور تاسو نشم بچ کولی. نبی علیہ السلام خپل لور او خپل تروریانی نشي بچ کولی. نه په دې تش داو باندې انسان څنګه بچ شي؟ نحن ابناء الله، نحن ابناء انبیاء الله، موږ د الله تعالی د انبیاء زامن یو. نو ټیک ته یې په دې خبره خو نه بچ کېږي، نه بخلاصيږي. او یادا چې دی دا وی چې نحن ابناء الله، نو دا ایون په معنی د اشیاء سره، نحن اشیاء ابناء الله. دی وی عیسی علیہ السلام د الله تعالی زوی دی، او موږ د عیسی علیہ السلام ډله او جماعت کیو. او عزیر علیہ السلام د الله تعالی زوی دی، موږ د عزیر علیہ السلام په ډله او په جماعت کیو. یا خپل ډله خامخا بچ کیو، طرفداری به خامخا کینو.
نو قرآن کریم په دې ټولو دعوو باندې رد کی. قل فلم يعذبكم بذنوبكم. قرآن کریم چې دا مضمون بیانی هغه هو چې سکړی ناغي کړی دي په دې امت کې داسې خلک پیدا نشي چې محض دعوی شروع کړي چې مونږه د نبی اسلام اولاد یو. نو دا ډېر لوی نسبت دی. اهل بیت او سیدان حضرت دا ډېر لوی نسبت دی او دا معمولی خبر نه ده. خو صرف په دې نسبت باندې خلاصېدل نشته دی. دی به د الله تعالی به تابعدار به فرمان بردار به وي نو بیا به خلاصېدل کېږي. او که چېرې دغه صرف نسبت شته او نورې خبرې نشته، تابعداري نشته او تقوا او پرهیزګاري نشته، بیا خلاصېدل هم نشته دی. د عبادت نه خلاصېدل هېڅ چاته هم نشته دی. تر مرګه پورې به انسان د الله تعالی عبادت وکړي. واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی ولی دی. نو یو ورځ ناستو عبادت یې کو، نو دا شیطان په سپینه وریځ کې راغی. نو دا شیطان د بر نه آواز کوي عبدالقادر بس کې دا کافي ده، دا تر اوسه چې څوک به دا خبره ستا لپاره کافي ده. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وی چېرې داسې آواز خو نبی علیہ السلام ته هم نه شوی. نبی علیہ السلام ته قرآن وی واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. د خپل رب بندگی کوه تر څو چې تا ته مرګ نه دی راغلی. او ما ته د آواز کوي چې دا کافي ده. اوس که چېرې مونږ وې نو مونږ یې ښه شپه روانه پېښه شوې ده، ځکه سپینه وریځ ده، یوازې تنهایي ده، آواز د بر نه راغی. لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی ورته پوه شو دا شیطان دی. نو ورته دفع شه شیطانه، ای لعینه دفع شه. نو شیطان ورته وایي په دې خپل علم رانه بچ شوی. نو شیخ عبدالقادر جیلانی ورته وایي نه، د الله تعالی په فضل باندې ستانه بچ شوم. نو دا دویم گزار د شیطان د لومړي نه خطرناک و. که شیخ سوي چې آو په دې خپل علم د نه بچ شوم، دا هم یو دعوه ده. انسان د الله تعالی په فضل سره بچ کېږي. لا حول ولا قوة الا بالله. د ګناه نه بچ کېدل دا انسان په خپل طاقت نشي کولی، د الله تعالی په فضل سره کېږي. نو انسان به دا دعوه چرم نه کوي چې به زما دپاره دا کافي ده یا د خلکو نه ګنې یو درجه اوچت شوم، بلکې انسان به خپل ځان عام انسان حسابي به او د الله بندګۍ کې به لګیا وي او د دې انتها نشته تر څو چې د انسان خاتمه نه رسوي. قلو نبی علیہ السلام فلم یعذبکم، پس ولی به عذاب در کوي تاسو الله تعالی بذنوبکم، په سبب د ګناهونو ستاسو. الله تاسو له دنیا کې عذاب در کړی، ستاسو د مشران نه شادوګان او خنزیران جوړ کړي دي، لعنت او غضب په تاسو باندې راغلی دی. او قیامت کې هم تاسو له عذاب درکړي او د دې اقرار تاسو په خپل هم کوئ. بل انتم بشر، بلکې تاسو بنی آدم یې. بشر انسان او بنی آدم ته بنی آدم. بنی آدم معنی سره بنی آدم د آدم زوی، نه چې مختصر بنی آدم ته جوړ شو، لکه د بنی آدم د آدم علیه السلام زامنو. نو تاسو انسانان یې، نو څنګه د الله تعالی زامن شوئ؟ ممن دا چانا خلقه چې الله تعالی پیدا کړی دی. الله تعالی تاسو والدین پیدا کړی، تاسو دینه پیدا شوي او دا سلسله روانه ده. یغفر لمن یشاء، بهنه به کوي الله تعالی چاته چې الله تعالی وغواړي. ستاسو په وینا به نه کي، د الله مرضي ده چې چاته بهنه کي او ته الله تعالی بهنه کي. په الله تعالی د چا زور بني، زبردستی بني، دا د الله تعالی فضل چې چاته بهنه وکي. او يعذب من يشاء، او عذاب ورکوي چاته چې الله تعالی وغواړي. د الله تعالی د عذاب ورکول دا به د الله تعالی عدل انصاف بوي. الله ګوره ظلم به چرم نه کي. د قیامت پر ورځ به الله تعالی ظلم چا سره نه کوي. کافر ته او ګناهګار ته چې الله تعالی سزا او عذاب ورکړي، دا به د الله تعالی ظلم ني، دا به د الله تعالی عدل وي، انصاف وي. او دا چې الله تعالی خلق وبهي او معافي کوي، نو دا به عدل ني، دا به د الله تعالی فضل وي. ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض، او خاص الله تعالی لپاره ده بادشاہي د اسمانونو د ځمکې، اما بینهما او هغه څه چې دی په منځ کې دي. نو که تاسو حقیقت کې زامن وي، بیا تاسو ته به کومې څه حصه میلاوي ده؟
د پلار میراث خامخا تقسیمیږي په دنیا کې خامخا، نو دا کائنات کې د بادشاہي د الله تعالی ده. نو که تاسو ستاسو دعوې مطابق د الله تعالی زامن وئ، پکار وي د حصې تاسو ته میلاو شوي وي، څه نه څه کم از کم تاسو ته څه ملکونه کم از کم میلاو شوي وي. وإلیه المصیر، او خاص الله تعالی ته واپس کېدل دي، الله ته واپس کېږي، حساب کتاب به سر کی. او یهودیانو عیسایانو مونږ زامن د الله تعالی یو او د الله تعالی دوستان یو. وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس ولې به عذاب درکړي تاسو ته په سبب د ګناهونو ستاسو، بلکې تاسو انسانان یې دا اچانک چې الله تعالی پیدا کړي دي. بهانه به کوي چاته چې الله تعالی وغواړي، او عذاب به ورکوي چاته چې الله تعالی وغواړي. او خاص د الله دپاره ده بادشاهي د اسمانو د ځمکې څه چې دی په منځ کې دي، او خاص الله تعالی ته واپس کېدل دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يا أهل الكتاب، اے د آسمانی کتاب پیروکارو، قد جاءکم یقین راغی تاسو ته رسولنا پیغمبر زمونگا، یبین لکم چه واضح بیان کوي تاسو ته علی فترت فمینزن زمانه کی من الرسل د پیغمبرانونا ان تقولو دا چې تاسو بیا ونوائے ما جاءنا چنای راغلی مونتا من بشیر اس یو زیر ورکون کی ولا نذیر او نسوک یر ورکون کی. فقد جاءکم پس یقیناً راغی تاسو تا بشیر و نذیر زیر ورکون کی او یر ورکون کی. واللہ علی کل شیء قدیر، او اللہ تعالیٰ په هر یو چیز باندې قدرت لرونکی دی. آیت مبارکه کې عام خطاب د اهل کتاب ہوتا چې الله تعالیٰ اخرنی پیغمبر رو لېږو، او دا پیغمبر عربو تم دی، عجمو تم دی، امیانو تم دی، اهل علم تم دی. که د آسمانی کتاب پیروکاری چې یهود او نصارا دي، او که عرب عجم دي، ټولو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر را لېږلی شوی دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتلل دا یو حجت دی چې سبا قیامت کې څوک دا عذر پیش نه کړي چې مونږ ته پته نه وه او مونږ ته علم نو، خبردار نو. سبا قیامت کې هیڅ یو امتی، هیڅ یو انسانو هغه دا عذر نشي پیش کولی چې مونږ خبردار نو، مونږ ته چا خبره نه وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالمی نبی دی او تر قیامت پورې دی. د قیامت پورې چې مونږ وایو دا زمونږ د سمجھ مطابق دی، ورنه نبی علیہ السلام د قیامت نه بعدم نبی دی، قیامت نه مخکې نبی دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا راتللو دا د الله تعالی فضل هم دی چې څوک یې ومني او ایمان پرې راوړي، او چې څوک یې نه مني د هغې لپاره حجت دی. سبا قیامت کې به د نبی علیہ السلام دا راتلل د هغې خلاف تولی دلیل وي چې دی به دا عذر نشي پیش کولی چې مونږ جهالت کې و مونږ ناپویه وو. قرآن کریم منځ کې یو بلې خبرې طرف ته اشاره کوي چې دا نبی علیہ السلام یو لوی غنیمت وګڼئ، د الله شکر ادا کړئ. څونه زمانه تېره شوې وه چې نبی نه موجود په دنیا کې. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه څومره زمانه مخکې سونو کاله تیر شوي چې یو نبی په دنیا کې موجود نو، او د مخکې نبی تعلیمات تقریبا کمزوري شوي وو او دنیا نه ختم شوي وو، او نه د هغه نبی پیروکار په دنیا کې موجود وو چې هغې د خپل نبی شریعت امت ته بیان کړی وی. د نبی علیہ السلام نه مخکې غټ نبی عیسی علیہ السلام تیر شوی دی. د عیسی علیہ السلام کتاب انجیل شریفو هغه په اصلي شکل کې خلکو سره موجود نو. انجیل شریف بذات خود عیسایانو سره اصلي شکل کې نو، په
په انجیل شریف باندې په حقیقت کې د عیسایانو صحیح عمل نو او د انجیل شریف او تابعداري کوونکي یادونکي او د هغې رسونکي خلک په دنیا کې نو موجودو. نو چې په خپله عیسایان په جهالت کې وو چې کتاب د هغې و نبي د هغې و، نو بیا د نورو خلکو د نورو قومونو به څه حال و؟ هغوی به څومره جهالت کې و، څومره په تیارو کې پراته و. د مشرق نه تر مغربه پورې، د شمال نه تر جنوبه پورې په دنیا کې د هدایت رڼا نه موجود و. هر طرف ته ظلم و ستم و، هر طرف ته تیارې وې د کفر و، هر یو ګناه په ترقۍ باندې و. دلته مشرق کې ایرانیانو اهل فارسو او هلته مغرب کې رومیانو او منځ کې عربو، ټول د جهالت کې یو بل د پاسه شوي وو. رومیان د عربو د پاسه و، عرب د رومیانو د پاسه و، او اهل فارس او د دواړو د پاسه و. هر طرف ته هر قسم ظلم و ستم و. انسان چا نه پیژندو، انسانیت چا نه پیژندو، د انسان حقوق چا نه پیژندلو. د چا په لاس کې طاقت و، بس هغه بادشاه و، د هغه لپاره خپل قانون و. په داسې وخت کې چې خلک بالکل مایوسه شوي وو، الله تعالی نبی علیه السلام راولېږو. دا د الله تعالی یو لوی فضل شو په تمام انسانیت باندې چې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته کې مهربان انسان راولېږو. او هغه د نبی علیه السلام د راتلو نه مخکې چې هر طرف ته تیارې وي او هر قسمه تیارې وي، ځکه د نبی علیه السلام او د عیسی علیه السلام منځ کې تقریبا 600 کاله تیر شوي وو. دومره زمانه د آدم علیه السلام نه والی تر عیسی علیه السلام پورې چرته نه ده راغلی. یعنی یو نبی به لا موجود و چې بل نبی به الله تعالی راولېږو، یو نبی به لا و، دو نبیان به نور رالو. آدم علیه السلام چې وفات کېدو، د هغه زوی شیث علیه السلام نبی شو، هغه ته هیبت الله وي. نو هغه آدم علیه السلام لاره دنیا نه تللی نه دی چې زوی بیا نبی جوړ شوی دی. دارنګې ابراهیم علیه السلام لاره دنیا نه تللی نه دی چې اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام پیغمبران شو. دارنګې اسحاق علیه السلام لاره دنیا نه نه تللی چې یعقوب علیه السلام نبی شو. یعقوب علیه السلام موجود دی، یوسف علیه السلام نبی شو. هر یو نبی، موسی علیه السلام دنیا کې موجود دی، هارون علیه السلام نبی شو. داود علیه السلام شته او سلیمان علیه السلام نبی جوړ شو. عیسی علیه السلام نمخ کې زکریا علیه السلام نبی دی. یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام دواړه په یو زمانه کې انبیا دي. دا غټ مثالونه دي چې په یو ټیم کې انبیا کرام به موجود وو. نو د آدم علیه السلام نه د عیسی علیه السلام تر زمانې پورې چرته زمانه د پیغمبر نه خالی نه تیره شوې، نبی به موجود وو. او دا واحد یو زمانه ده د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام منځ کې چې 600 کاله زمانه ده، او دې کې نبی نه موجود وو او نه د نبی صحابي موجود دی چې اصل د نبی تعلیمات یاد کړي وي او د هغې مکمل نمونه وي او امت ته منتقل کوونکي وي. د عیسی علیه السلام چې څنګه اسمانو ته وختو، د یهودو یو راجو دای ظلمونه شروع وو. د عیسی علیه السلام چې کوم اصل صحابه وو او اصل حواریین وو، هغوی خو یا قتل شو، شهیدان شو، او یا غارونو ته او صحراګانو ته لاړلو د خپل ایمان بچ کولو دپاره، او شاته عیسایان پاتې شو. ای سر نه اصل کتاب پاتې شو، نو سره مذهبي رهنما پاتې شو. ظلم و ستم او تیارې شروع شوې. الله تعالی نبی علیه السلام راولېږو چې دا هدایت اس قسم رڼا نه موجود و، اس قسم اصلي کتاب آسمانی نه او د اس قسم خیرخوا په دنیا کې نه موجود و. الله تعالی نبی علیه السلام راولېږو، اے خلکو د نبی علیه السلام استکبار وکړئ، د الله شکر ادا کړئ، په نبی علیه السلام باندې ایمان وړئ چې کامیاب شئ. قرآن کریم داسې انداز کې بیان کی چې دا د پیغمبر دا راتللو، دا د الله تعالی لوی فضل شو په تاسو باندې، او د الله د فضل تقاضا ده چې انسان شکر ادا کی. یا اهل الکتاب، اے اهل کتابو. قرآن کریم بار بار اهل کتاب وی، معنی دار کتاب والا، یعنی اے آسمانی کتاب منون کو او دای داویدارو او د آسمانی کتاب پیروکارو. دا بالکل داسې ده لکه د یو سړي پلار او نیکه ډېر لوی عالم او دا زوی په نورو خبرو کې مبتلا شوی دی، او دته ته زورن ورکې وی اے د عالم زویا، اے د مولانا صاحب زویا، ستا پلار خو داسې نو،
او تاسو خو ډېره علمي کورنۍ وه دا تا باندې څه چل شوی دی یعنې تم ځان کې غیرت پیدا کا او د پلار نیکه دا موصله او دا وراثت راټینګ کا په دغه لار باندې روان شه. یا یو انسان دی هغه ډېر سخي وي ډېر سخاوت کی او زوی کې هغه شان سخاوت نشته نو ته دې زوی ته زورنه ورکې او غیرت ورکې او ته پلار خو ډېر سخي او ډېر سخاوت به کو ته هم د هغه اولاد یې دا تا باندې څه چل شوی دی نو ته ورته وایې یا ابن الکریم یا ابن الجواد اے د سخی انسان زیا تم ځان کې سخاوت پیدا کا تم دغه په نقش قدم باندې روان شه. یا اهل الکتاب اے د آسمانی کتاب پیروکارو او د آسمانی کتاب داویدارو تاسو باندې مخکې نه اهل علم پوهه پارس باندې او تاسو خو نبی علیہ السلام د عام خلکو نه ښه پیژنئ. بلال رضی الله عنه نبی علیہ السلام څه پیژندو هغه ته دې خبرو څه پته وه او بلال په یو نظر نبی علیہ السلام وپیژندو او تاسو چې ټول عمر په کتابونو کې تیر کړو او د نبی علیہ السلام صفات د معلومې تاسو یې نه پیژنئ. د عربو چې کوم جاهل خلکو چې هغوی غریبانان په هېڅ نه پوهېدلو هغوی نبی علیہ السلام په یو نظر وپېژني د حق پیغمبر دی دا چهره دروغجن نه ده د نبی علیہ السلام چهره به چې چا ولیده وي دا مخ د دروغجن انسان کېدی دا نبی دی حالانکه نور په خبرو نه پوهېدلو چې دا دې څه وي لیکن دا مخ د دروغجن انسان نه دی په دې به ایمان نوړو. او تاسو چې ځان ته اهل علم او اهل کتاب وایي او پوهېږئ په هر څه باندې انبیاء کرام اولاد یې او تاسو خو ښه پېژنئ ډاکټر پیژني زمیندار پیژني عالم پیژني صاحب البیت ادرا بما فیه سړي تر خپل کور د خلکو ښه پته وي په یو نظر باندې انسان بیدا دی یا نه دی. تاسو اهل علم یې تاسو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې په سم نظر باندې وګورئ چې لکه دا بغض وباسئ تاسو به نبی علیہ السلام وپېژنئ چې دا نبی دی او که نه دی. نو ای اهل کتابو اے د آسمانی کتاب پیروکارو داویدارو قد جاکم رسولنا یقین راغی تاسو ته پیغمبر زمونږه رسولنا عظیم الشان پیغمبر زمونږه الله تعالی خپل ځان ته نسبت وکړو دې ته اضافت تشریفي وي یعنې دا ډېر د شرافت نسبت دی خلک دا زمونږه سړی دی خلک دا زما سړی دی څه مطلب ما ته وګوره زما په نظر ورته ګوره نبی علیہ السلام ته په دې نظر مه ګورئ چې دا د عبدالله زوی او د عبدالمطلب صاحب نصیر او یو یتیم ماشوم دا زمونږ پیغمبر دی زمونږ په نظر باندې ورته وګورئ. یبین لکم واضحه بیان کوي تاسو ته د پیغمبر کار سره واضحه بیان کولو پیغمبر چې هغه د چا نه یره نه کی نه چاپلوسي کی او نه خوشامدي کی نه د چا بیجا تعریف کی او نه چا سره دشمنی ساتي بلکې څه حق خبرې هغه بیانوي د چا نه لالچ نه ساتي د چا نه څه غرض نه ساتي او داسې خطیب او داسې داعي هغه مثالي وي چې هغه د چا نه اغراض نه ساتي ځکه که ستا چا نه غرض وي نو ته به خامخا خبره ګول مول به کوې که ډوټو خبره کوې نو ستا خبرې بیا ختمیږي بیا مفاد ختمیږي. پیغمبر د چا نه د مفادو امیدوار نه دی چا نه غرض او لالچ نه ساتي بس چې کومه خبره وي د الله تعالی واضح بیاني یبین لکم واضح بیان کوي تاسو ته. او دا پیغمبر چې راغی علی فترة من الرسل دا خو ډېره زمانه بعد راغلی دی خلق تږي و هدایت ته خلق تږي و انسانیت ته خلق تږي و رڼا ته الله تعالی هغه ستاسو هغه تنده چې الله تعالی ما تکړه د نبی علیہ السلام په شکل کې علی فترة من الرسل فترت اصل کې ویل کېږي سستی ته او سکون ته ویل کېږي انقطاع ختمېدو ته وایي. د عیسی علیہ السلام نه بعد گویا کې نبوت ختم شوی و نبی نو موجود په دنیا کې او د نبی تعلیمات هم ختم شوي وو. د فترت اصل معنا داره چې کوم مخکنی نبی وي د هغه نبی تعلیمات کمزوري شوي او تقریبا ختم شوي وي او بل نبی لا نبی نو په دغه زمانه کې هدایت نه وي رڼا نه وي خلکو ته نیغه لاره نه معلومیږي چې څوک نو دې ته ویل زمانه د فترت نو د نبی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام کې زمانه تیره شوې ده علی فترة من الرسل نو موږ معنا وکړه فترت درمیاني وقفه او منځنۍ زمانه من الرسل د پیغمبرانو نه د عیسی علیہ السلام او د
نبی علیہ السلام منځ کې نبی تیر شوی دی او کنه تیر شوی، نو راجح کول دا چې د نبی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام منځ کې نبی نه تیر شوی. د عیسی علیہ السلام نه بعد نبی علیہ السلام دی. او بعد علما فرمایي چې نه، د عیسی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام منځ کې څلور پیغمبران راغلي دي. درې بني اسرائیلو کې چا د عیسی علیہ السلام شاګردان او بیا انبیا شو. او دې طرف ته اشاره سورۃ یاسین شریف کې شوی ده، اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث. د عیسی علیہ السلام نه بعد دو پیغمبران انطاکی ښار ته لاړلو، خلکو دای تکذیب وکوي نه منلو. الله تعالی موږ ته دریم ولېږو، دا دریم شمعونو. نو دا د عیسی علیہ السلام نه بعد دا درې پیغمبران دي. او یو نبی په عربو کې تیر شوی دی. خدا علامہ کلبی سے بوئی وی د بنو عبس یو نبی او دا نوم خالد بن سنانو، دا په عربو کې تیر شوی دی خالد بن سنان. لیکن دا څه قوي کول نه دی، یعنی یو راجح او معتمد او ثقه د صحیح حدیث نه ثابت خبر نه ده. او صحیح حدیث نه دا خبر ثابت ده چې د عیسی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام منځ کې نبی نه تیر شوی. بهر حال د عیسی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام منځ کې بیا څونه زمانه ده. نو محمد بن سعد کتاب د الطبقات الکبرى، هغه په الطبقات الکبرى کې وی د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام منځ کې 1200 کاله زمانه وه. او د عیسی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام منځ کې 569 سال، 569 یعنی 70 سال تقریبا دا زمانه تیره شوې ده. بیا نبی علیہ السلام ته چونکه 40 کال عمر کې نبوت ملو شوی دی، چې دا 40 کاله 570 سره یو ځای کې تقریبا دا 610 سال جوړیږي. یعنی گویا کې 610 سال بعد نبی علیہ السلام ته نبوت ملو شوی دی. او دا نور حضرات امام قتاده سے وی چې تقریبا 600 سال د نبی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام منځ کې تیر شوي دي. او یو کول دا چې نه 434 سالو دغه دریو نبیانو چې کوم شمعونو، د شمعون او د نبی علیہ السلام کې 434 سال تیر شوي دي. بهر حال سونو کال او خامخا تیر شوي دي. د دومره زمانه کې منځ کې نبی نو. کچره دا خالد بن سنان دا پیغمبر اومنو، کچره دی نبی نه، بیا هو په عربو کې د اسماعیل علیہ السلام نه بعد بیا نبی نه دراغلی. په مکه مکرمه کې د اسماعیل علیہ السلام او د نبی علیہ السلام کې بیا نبی نشته، ځکه چې د عیسی علیہ السلام او دغه شاګردان خو د بنی اسرائیل انبیاء او هغه فلسطین او په ملک شام کې دلته نو، دلته د اسماعیل علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام چې کوم هدایت او تعلیمات هغه جاری وو. عربو به حج د ابراهیم علیہ السلام په طریقه باندې کو، نکاح د ابراهیم علیہ السلام په طریقه باندې کولا، د ماشومانو د ختنه او سنت د ابراهیم علیہ السلام په طریقه باندې، نور چې کوم غټه غټه خبرې وې د ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام طریقې شروع وي. علا فترتن پمینځنې زمانه کې من الرسل د پیغمبرانو نه، ان تقولوا ما جاءنا، الله تعالی د نبی علیہ السلام ولې رولېږو چې سبا قیامت کې څوک دا بانه ونه کی او دا عذر پیش نه کی چې یزه خبردار نوما او ما ته پته نه وه، زه په جهالت کې وم، دا عذر چې څوک پیش نه کی. ان تقولو یعنی ان لا تقولو، دا چې تاسو بیا ونه وایئ ما جاءنا چې نه دی راغلی مونږ ته من بشیرن څوک زیر ورکوونکې. بشیر په معنا د مبشر سره خوشخبری ورکوونکې. خوشخبری همیشه هغه چاته ورکوي چې چا کار کړی وي، هغه ته پته خوشخبره چې لکه ته پاس شوې کامیاب شي په ښو نمبرو باندې، چې چا یو محنت کړی وي، کار یې کړی وي، کوشش یې کړی وي، نو دا د حوصله افزای هغه ته به خوشخبری ورکوي. نو من بشیرن چې چا ایمان نه وړو، چې چا تابعداري وکړه، چې چا الله تعالی خوشحاله او راضي کو، هغه ته به پیغمبر خوشخبری ورکوي چې خوشخبری واري او تاسو ته به ډېر څه میلو شي. نبی علیہ السلام د سار منځو کو د بحرین نه ډېره غټه قافله راغلی وه، هغې کې ډېر غټ مال غنیمت راغلی او د الله شان دغه وخت کې مدینه منوره کې د غلو کمی و. خلک خبر شوي چې نبی علیہ السلام له قافله راغلی د بحرین نه،
علا الحضرمی رضی الله عنه الته گورنرو هغه ډیر زیات غالي او میوه او هر څه جمع کړو ورغه مدینه منوره ته. نو مدینه منوره کې د نبی اسلام د جمعات نه علاوه 9 جمعاتونه نورو مو. نو صحابه اصل کې په خپل محلو کې منځونه کولو، خو په خاص موقع نبی اسلام لم بیا راتلبا، خاص کر د جمعې پر بیا د نبی اسلام جمعات ټول راتلبا. نو په دغه شپه چې دی خبر شو چې قافله خو راغلی دا مال راغلی دی، نو ټول خلک د نبی اسلام جمعات ته سار منزل راغلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه سلام واړو وی کتل چې جمعات ماشاءالله ډکته او نوې خلک راغلي دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواندلو وی تاسو له خبر شوی چې غنه قافله راغلي دی او یو خبر شوی یو. نبی علیہ الصلوۃ ابشروا واملوا ما يسركم، خوشاله شئ او مطمئن شئ تاسو ته هغه سمېلو چې تاسو کوم سو امیدوار یې، یعنی تاسو له بازار ارڅ در کوم او ډیر څه بدر کوم، خوش خبره والے خپکیږي ما دا تاسو ته ملاویږي با. او نبی علیہ السلام پای کې اسم پرې نه خودل ارڅ په صحابه تقسیم کړو. نبی علیہ السلام د دنیا خوش خبره مر کولی، د آخرت خوش خبره به مر کولی، بشیرن زیر ورکون کې خوش خبره ورکون کې. دینه دا معلومه شو چې یو کار کون کې ته حوصله افزایی پکار ده، کله یو حکارو کون دا حوصله افزایی پکار ده چې ماشاءالله ډیر خدای وکړو، الله مزید توفیق درکړي. د چا دل شکنی نه پکارو چې دا دې ته سویدا دي سو وکړو، حوصله افزایی او ډاډګیرنه ورکول پکار دي. نن موږ مسلمانانو کې یو بنیادی کمی دام دی چې موږ کې حوصله افزایی نشته ده. موږ یو سړی ډاډګیرن نه ورکو، کماشم مهنتو کې ستانی کدا کار نه کړی ته به سو کې دا ده کینا دا ستا کار نه دی. موږ هغه لمات کو موږ روغ ورزو، حالانکه موږ تړمنی تعلیم دا ټرای اگین بار کوشش وکې بار وکې کامیاب بشي. ولا نذیر او نسوک ير ورکون کې تاسو دا ونوای چې موږ ته سوک يرول ولا نور راغلي، موږ د الله د عذاب نه د قیامت نه او د قبر او آخرت موږ چانه يرولې. نو راغی نبی علیہ السلام تاسو یو يرولې مو او تاسو خوش خبرې درکې. یره چاته ورکول کېږي چې څوک کار نه کی، کوشش نه کی، ذمہ داری نه پوره کی، نو بیا ته یاره با چې به ګور کنه کې نو دا کار بوشي بیا دا نقصان بدی وشي. فقد جاءکم پس یقین راغی تاسو ته بشیر و نذیر، یو زیر ورکون کې او خوش او ير ورکون کې. نو لہذا اس قسم بانا عذر پاتې نشو. اصل مسله خدا ده چې دا پیغمبران د الله تعالی فضل له چرالو، وکړه دنیا ته ایس یو نبی نو راغلی، صرف انسانانو نبی یوم نو او نسوک تعلیم ورکون کیم نو. بیا په هر چا دا خبره فرض وا چې هغه په الله تعالی باندې ایمان ساتو چې الله تعالی یو ذات ته موجود دی، وحده لا شریک دی. ټیک ته تفصیلی ایمان بنو چې فرشتي موجود دي او قبر او آخرت ته او قیامت ته، دا خبره ټیک ته بنوي، لیکن دومره خبره په هر چا باندې به فرض وا چې الله تعالی یو ذات ته دمغه پیدا کون کې هغه موجود دی او هغه وحده لا شریک دی. دا هر چا باندې دا خبره فرض وا. ځکه چې د کائنات ته وګورئ کنه کم یو کار په خپل کېږي، کم یو کار خود به خود شوی دی. دا مسجد چې موږ پکې ناس یو دا په خپل جوړ شوی دی، دا په خپل خښتې او بلاکونه یو دی شو جماعت جوړ شو. یو ماشوم نه چې تاسو کې اب میدا چا جوړ کړی دی. دنیا کې یو چیز په خپل نه جوړیږي، ستن په خپل نه جوړیږي. دا چې کوم روټه ته تمه ته پرده په خپل جوړ شوی راغلی ستا مه ته دې سونه مهنت شوی دی. زمیدار ځان لړ چولې دمکه تیار کړی، دا دانی غرزولې دي، سریه چولې دي، وبکړې دي، بیا ری بلې شوی او بیا پاک شوی دي، بیا ستا مه ته وړ شوی راغلی دي. په خپل روچاتی کې تبه روچاته دی خلې ته کنه. دنیا کې کم یو کار په خپل شوی دی. هیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشدو، هیچ آخن خود بخود تیغے نشدو. دنیا کې هیڅ یو چیز په خپل چیز نه جوړیږي، او دا اوس پنینا په خپل خود بخود نیزه نه جوړیږي، نیزه به څوک جوړي. دا کائنات څنګه په خپل جوړ شو؟ دا په خپل ارسه جوړ شو، تیار شو. دنیا کې دانو کارونه په خپل ولینه کې چې کائنات په خپل جوړ شو، او څوک شته کنه پیدا کون کې جوړون کې. والله علی کل شیء قدیر، الله تعالی چې دی په هر یو چیز باندې قدرت لرونکی دی. الله ته هر څه آسان دي، او دا همیشه داسې شوی ده چې کله حالات انتهایی خراب شي
الله تعالی یو هدایت او رهنما را پاسي هغه دومره لوی کارو کې دومره چې د اسلام ناشنا قرباني بیا ورکې ناشنا ترقی وشي. دا د اسلام تاریخ دی، څنګه چې د نبی علیه السلام نه مخکې تیارې وې، ظلم و ستم او الله تعالی نبی علیه السلام په داسې معاشره کې راپاسو، څونه لوی کار وشو. همیشه په دې 1400 کاله کې داسې شوي دي چې کله خلک بالکل مایوس شي، ګناهونه ډیر شي، په داسې وخت کې الله تعالی بیا انسان راپاسي هغه دومره لوی کارو کې دومره چې کله دومره کار مخکې نه شوي. نو دا د مسلمانانو دا یو شان دی، الله په هر څه باندې قادر دی، قدرت لرونکی دی. اے اهل کتابو، یقین راغی تاسو ته پیغمبر زمونږه چې واضح بیان کوي تاسو ته په میانځنۍ زمانه کې د پیغمبرانو نه دا چې تاسو ونه وایئ چې نه دی راغلی مونږ ته څوک زیر ورکوونکی نه څوک یره ورکوونکی، پس یقین راغی تاسو ته زیر ورکوونکی یره ورکوونکی او الله تعالی په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی.